ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن مرآة المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان و دوستانو اللہ تعالیٰ دے زمان دا راتل دانا استغفر بارگاہ قبول کی اللہ تعالیٰ دے زمان دے ټولو کامل اصلاح کی او اصلاح لپاره د دې محافلو د مجالسو اهتمام دا انتهائی لازم او ضروری دی حضرت فرمایل چې هفته نه وروسته امنګ چې رايوځای شو نو یې فرمایل چې دا یو قسم روحاني پټرول چې هغه انسان ځان ته منتقل کی لکه څنګه چې گاڑی چلیږي مزل کوي منډه وي نو به یو خاص وخت دی ډرایورانو هغې له مقرر کړي چې ردم ته وخت نه وروسته به د دې هغه مملیل چې دی خاص هغه به موږ بدلو که چېرته هغه وخت مقرر ونې هغه بدل نه کړي نو د ګاډي انجن چې کوم دی د هغې د سوځېدو د خرابېدو امکان چې کوم دی هغه زیات شي که غور او فکر وکړئ نو هغه میاشتې نه وروسته یو ځل بدلوي او زیات نه زیات نن سبا لږ ګراني شوي ده نو غالبا 1100 روپۍ وبې لګي یا 2000 او که نه واړه ګاډي جنوب ولګي نو بیا پیسې شي 800 روپۍ لیکن هغه د 600 د 800 قیمت هغه ګویا هغه د ټول ګاډي قیمت دی معمولی غوندې ښکاري خوان رنگ سے شے پکشتے ہم نا پیٹرول دی تیل دی نو سخوان دیشتے رنگ یوں ماشتے دے مملے لو سر رنگ خوان نشتے سا خوشبو ذائقہ پکی نشتے او ډیر معمولی شے دے او دا سیو گنے چھے دے 15 رزو یا دے میاشتے نرستو بدلی گی جنریٹروں کی بدلی گی گاڑوں کی بدلی گی لیکن دے اگے اہمیت دم تا دے چھے دم تا اہمیت دا دے نور سیزنو بیا پکے نہ دے حالانکہ نور روزمرہ تعلق دے گیس چینی گاڑی چلی گی نا چې پیٹرول نی گاڑی نہیں چلی گی ڈیزل نی گاڑی نہیں چلی گی لیکن خاص دغه یو خپل اهمیت ده قیمت کیوں کم ده لیکن دغه چې کم کار ده هغه ټولو کې زیات ده بنیادی شی دی هغه او تاسو شانته دین اسلام دا موږ باندې الله تعالی فرض کړ دې موږ اسلام قبول کو د دې جمله اوامر چې دا لازم او ضروری دي او هر یو طریقه چې انسان اختیاري هغه د راه راست باندې راتلو یو سبب ګرځي انسان راه راست باندې راځي هغه ته باطنی صحت ملاويږي روحانيت دغه راځوندې کیږي لیکن د سلوک او د احسان د لار چې دا تزکیه د لار چې دا د الله ولو د مجالس سری دا بظاهر ډیر معمولی ښکاری یو لحاظ سره دې کې تسلسلوم نشته مطلب هفته نه وروسته یو ځکه مجلسي سن زینه داسې دلته میاشته کې وروسته میاشته کې یو ځل مجلسي د بعضو بزرګانو اکابرو روزانه خو ډیر کمی خو هفته نه وروسته یا 15 ورځې یا میاشته وروسته لیکن دغه اهمیت دم تدې دغه دم تاثیرات چې د انسان هغه ځن چې کوم دغه مکمل بدل کیږي او که هغه لغون د وخت دی الله والو سره تیر نه کی نو کو نور دې ارسو کی د په عمل کې قوت چې کوم دغه نه پیدا کیږي د په اعمالو کې اخلاص د نه حاصلېږي
د په اعمالو کې دته دوام چې کوم دی دا دته نه حاصلېږي. نو په دې وجه دا محافل دا مجالس معمولی نه دي ګڼل پکار. چیرې لاړو څه چلو شو همیشه دا ځین کې بسوال راځي زما اول راځي نو تاسو خو به خود راځي چې زه لازم حالانکه کوم چې متکلم نه خو خوشاله چې خلک بناسي سبویم لیکن نه زما خپل د حال زه اړیان چې زه لازم ځکه دا اخلاص او الہیت حصول دا ډیر ګران کار دی ډیر ګران دی. اسه کوم وی بخلوي اخلاص ول د دې حاصلې دل او هم وخت سړی مخلص پاتې شي دا ډیر انتهایی ګران دی کنه ممکن نه دی نو مشکل ترین ضرور دی چې هر عمل کې د سړی ماته اخلاص حاصل شي ډیر ګران ده. روزانه خپل ځان باندې غور او فکر وکړئ څومره کارونه مونږ کوو دینی اعتبار سره د سنت مطابق وکوما دا نه چې نه کوو لیکن څومره مونږ اخلاص سره وکړو څومره مونږ بغیر د اخلاص نه کوو څومره مونږ د نیت تصحیح سره کوو څومره مونږ بغیر د نیت تصحیح نه کوو دا مونږ ته خپل پته لګي د خبرو. نو په دې وجه د دې مجالس ډېر غټ اهمیت ته اوس وګورئ حضرت چې کله خپل شیخ سره تعلق نو ابتدایي یو څو کال چې هغه مسلسل تل مازیګر بلاړل الخبا او کومه چې خاص الخبا غالبا هغه بود یا د جمعې پر ورځ لیکن چې کله بیا مانسيري تر اغلل سن 76 نه رسټو سن 95 پورې تقریبا 20 کال 19-20 کال نو دی 20 کالو کې خو روزانه نه ځلی چرته میاشت کې بدري رضوان لاړل بس لیکن دغه اثرات څومره مترتب شول یو جهان به الله تعالی چې کوم دغه منور کو او دی الله ول صحبت د لګ وختي لیکن دغه اثر چې کوم یو ډیر پای ګره دا مطلب نه دی چې سړی باندې نور چې کوم شوبې دي دغه تنقیس وکړي لیکن چونکه دا بنیادی شی دی چې خپل اسلام انسان کوي او د اصلاح لپاره چې کوم مؤثره ذریعہ ده او زید هغه خانقاه او شیخ دی دا جدا خبره چې سړی په کم فیلډ کې په کم شوبه کې فطرتن دغه غیر محبتي هغه جدا یو خبره ده لیکن که سړی وسیع النظر نه کار واخلي او تنگ نظری پری دي سوچو کې غور او فکر وکړي نو یقینا به دې نتیجې ته رسي چې وای څوک چې جوړ شوی دی چا نه چې الله تعالی د دین کار اغسته دی چا کې لک صداقت راغل دی الله معرفت او حاصل شنو هغه دغه څه نه دی حاصل شوی یقینا هغه یو الله والا په صحبت کې وخت تیر کړ دی دغه پر راهنمایي کې وخت تیر کړ دی کني دا وی دا غز دا میدان وګورئ خپل اکابر باندې نظر واچوي چې آیا او کې څوک بغیر د صحبت نه پاتې شه دي بغیر د شیخ نه پاتې شه دي یو به ثابت نه کوي یو خو زبانی خبري کنه وی لاړ راغله نه ثابت بنه کوي هر یو ته چې ګوره دغه مستقله سلسله چا نه چا سره په دغه خپل تعلق یو کومه ته الله تعالی غره کار غسر مستقل دغه سلسله بیا جدا ده نو په دې وجه دا معمولی مګنه غره چې دا خیر دې کراغلو راغلو کرانه غلو دا خیر دی وبشي نه نه دا حضرت فرمایل یو القای چې پرېغله کنه یو کال پوښتنه شو یو کال پرون زموږ یو مرګري تراغي ما ته ورته یو نیم کال پوښتنه راغله کپ نو سر لگاو وینه چې یو نیم مې اشرف راغله ما دا خلا ما کم حضرت فرمایل چې یو القای یو کال نو دا خو ته تقریبا 10 کال وروسته لاړې لیکن د دې صحیح احساس چاته کیږي چې کوم مسلسل راځي اته بیا احساس کیږي چې واقعي د من القپات لسی چلو شو حضرت فرمایل لکه سړی چې روښ حالانکه سنوي خبري پکې نه زړه مرګري زړه خبري لیکن ده هغه کې الله تعالی وکړي شي نو په دې وجه دا صحبت ځان باندې لازم کوي غره او خو په وخت باندې راځي د وخت انتهایی اهتمام اچته وزر شیخ جدا خبره ده او عام طور باندې چې د وخت پابندي مونږ کوو نو دې سر مونږ زمونږ ډیر زر اصلاح کیږي ځکه دا اصل خو طلب دی کنه طلب دی شوق دی نو شوق پته باندې لګي چې مونږ د وخت پابندي وکړو په وخت نه راشو پته بلګي چې واقعي د دې سړي په لړ کې جذبه شته چسکا وته لګیدل دا خواهش شته شوق شته چې را د ما اصلاح وشله او ټیم ډیر محدود دی یو نیمه غنټه یا په کوم 2 غنټه او په کله کله جو ډنډي مار دیتا ہوں جو لس شل منټه په لپا سکم کینه و خو زموږ لس بجو پورې دي لیکن د دې غنټه یو نیمه غنټه اثرات عجیب او غریب مرتب کیږي په دې وجه دی الله والو چې کوم مجالس دي خانقاګان دي ته ولی ساز کارخانه ویل شي د هر چیز یو ماده نه کنه
کانی الته غشي وتا سره ملاو شي د مالګي کان دی الته لاړ شي نو ته شمالګه دی او غر دی په میلونو باندې دی باقي کې وتا سره غشي ملاوي او دغه شان دی الله تعالی معرفت چاته حاصل شي د ولایت مرتبه ته ورسی ولایت بکم ځکه حاصل کیږي هغه الله ولو په صحبت کې جدي ځکه الله ولو جوړیږي په مخه جوړیږي وزي چاته پته نه لګي لیکن وخت چې راشي الله تعالی ته کار اخلي بیا پته ولګي ځکه حضرت یو فرمایي چې د شیخ موجودګۍ کې پته نه لګي چې کوم دغه خلفا دي مسترشدین دي اندازې نه کیږي لیکن دغه د تلو نورسته بیا پته لګي چې کار څومره خورش اسوک څومره کار کې څومره استعداد والا دی د پلان موجودګۍ کې بس وسه تور بيخيو کی دغه کمالات پټي دباوي ځکه چې پلان موجود دی او چې پلان مخ نه لري بس دغه کمالات بیا سرګن شي دا په سوجا چې هغه د پلان د صحبت کې څو وخت تیر کړ دی د کورونای کې څو وخت تیر کړ دی خپل مشرانو سره وخت تیر کړ دی نو هغه دغه چې کوم خوې بیو عادت هغه د جذب کړ دی نو دا قشن دی الله ولو صحبت دا ډیر معمولی وخت دی لیکن دې کې ډیر سے انسان ته ملاويږي حضرت فرمایي لګ مهنت ته ډیر پکې ملاويږي بعض زینو کې مهنت ډیری لیکن دغه ثمرات برکات فواید کمی او د بعضو په دې مثال حضرت تیدا سے فرمایل لکه مثلا یو کس ته هغه ټول رضی دا غټه ټکې شګه ټکې ټریکټر ته ولاړ دی مزدوري کوي ټول رضی غریب ځان اوښلو اړم دی څومره مهنت او مشقت لیکن ماخام ولا زر په نو واخل دوله سره دینه زیات نه ورکیږي که فرض کای مستری دی حداد دی کارپینټر دی بڑائی دی هغه له بجاتن زیات 2000 دی ورکی 1500 نه جو 2000 لیکن یو دی چې هغه صرف داسې د سخاتو غزر ته فرمایي کښې وخت دلته په لکه روپیا ورته ملاوي شي په لکه ورته ملاويږي یو ټول ځان وشلو هغه ته 1000 روپیا ملاوي شي هغه کله ودار کله نقد یا مینا تسوال پرزول او دلته صرف یو کښته وخت لاړ ورس کم دی دورس نو چې مهنت انسان کړي نو دغه ثمرات الله تعالی بیا انسان لور کې الله تعالی خو انسان تاسو نه پریدي الله تعالی هیڅ سره ظلم نه کوي د ظلم نسبت الله تعالی د محال دی چا څومره مهنت کو کاګر چې کافر دی دهریه دی مرتد دی الله تعالی باغی دی سرکش دی الله تعالی غلم اور کوي منی کوي ته نه اخرت په اعتبار دې منی کو هغه محروم شه لیکن دنیاوی اعتبار سره ول ډیر څه ور کوي او چې څوک دین کې څومره مهنت کینو الله تعالی باغ څنګه نامراد او ناکام واپس کی نو څومره چې زمنګ طلبي دم ته الله تعالی معرفت موږ ته حاصلېږي او دم ته ضرب حاصلېږي نو دا مجالس کوم دي دا معمولی ور نه دي حضرت فرمایل غټه غټه فیصله بدی کیوش غټ غټ خلک به وتل فرمایل چې موږ باندې لاړو سليمان اکیډمي ته دغه ځوانان به واړه به لیکن بیا چې کله عملی ژوند تر وتل نو الله تعالی د څومره کار واغست چې عقل هغه خبرې نه ونی عقل کې دا خبرې نه راځي لیکن د الله ور صحبت دغه علم داسي چې هغه دونګ علم د انسان په جسم په باطن کې راسخ شي اب یو زینه غره راسخ شي راسخ بالکل دنن خدي کله کوشش وکړو چې هغه بیان وسی خو شرط څه دی چې د وخت پابندي د شیخ تعلیماتو باندې عملي دغه اتباعي خو دغه اتباع پس سنت په دایره کې چې څو ورته وي دغه مطابق واغه اتباع کوي او نور څه سوچ به نه جره نور څه شیراته دی خو نور څه شیراله جدا سره کی جدا پکې څه شي نشته وره حکیم محمد رحمت الله علیه خاطر مرید لاړ حضرت ما ته توجه کا اس شیراته خاص را کوي حضرت فرمایل ته صحبت ته زی راځي بس دغه خاص دي کنه نور چل گئے نور هم سر سینې شي ونجي دي ځړنه دي سینې الله سره کوي وی دي سینې نه څه شیل الله راکا حضرت هغه ته فرمایي چې خو بلغم پروت وي توکانی دي کوي جو بدل راکم وي خراج کی پکې پراته دي کوي جو دا بدل راکم نو د دې طلب دی مانی چې شیخ خواته زما خاص شی به ما ته راکړي خاص فیض به ما ته منتقل کیږي خاص یو شی حسی یا معنوي به زما د زړه کې بری دي نه د دې طلب دی نه کوي لیکن کیږي د قصه خو په طلب باندې او په وینا باندې نه
هغه استعداد د انسان ځان کې پیدا کی، هغه عقیدت ته پیدا کی، محبت ته پیدا کی، بیا هر څه بیا دغه معمولی خبروم د لپاره فیض دی. او کنه دغه شی پکې ډماډول دی نو هغه ډیر قافیه ردیف ور پسې راټول کی او د کتاب د منځ ورته خبرو کې خو دمنه بیا اثر نه کوي. نو خلاصه سشلا چې دغه ځنت دی ګوري چې متبع سنت دی کنه، اتباع سنت کې دې څنګه دی، باقی دن خوارق سرزدی کی نه یا سرزد شلل دا معیار نه دی ګوره، دا اس معیار نه دی چې خوارق د سرزد سره داسې ما باندې اثر وکړي، اچانک داسې چلو شو دي، داسې کشف ورته شو کې دي شي، خو قاعده کلیه نه ده، قانون نه دی. موږ د قصص کې پراتیو حضرت خود دې خبرو بالکل باس نه کړي، زمونږ مزاجم د قصې جوړ شي دي چې څوک د کرامت د کشف د خبرې کې موږ اړیان چې سوي دي سره، لیکن کوم چې دغه کې اخته دي هغه مطمئن نظر دخی نو بیا دغه اصلاح کیږي نه. یو بزرګ دغه خواته یو کس لاړ ورمه دا واقعا ته بیان کړو چې دا کشف الهام القا دا شی نه دی، یو اضافي شی دی، بونس ورته تاسو ویل شي، بونس ورته تاسو وایي کنه. دا کوم ادارو کې بعض وخت خلک دا کار کوي، اخر کې د کال په اخر کې ولا لګي ډېری اضافي پیسې ورکی، یو تنخواه ولا زیاته ورکی، یا انکریمنٹ ولا ډبل کی، دا بونس شي، یا بل یو شی ولا زیات کی، د اختر په موقع باندې ولا څه شی ولا ورکی. نو دې ته خدای دا سویل شي دا اضافي شي، لیکن اصل نه دی. نو یو بزرګو غالبا دی چې چا زمانہ په بهر حال نو دغه خواته به خلک ډیر تل راتلل، نو د نصیر الدین توسی متعلق د بزرګ ته چاوي علماء ځین کې دي شرازی چې نصیر الدین توسی څوک دی، غالبا د روافض مشهور یو هغه توسی یو بلو کې دي چې اشتباه کې په غالبا په غټ سړیو علم سره ډیرو معلومات سره ډیرو، بلکې یو له سره کم علم چې ابو سر دي کې دي شیخ من مونږ پیګوم نه داسې اعتراضاتو کې چې زمونږ شان د کس غاړو پیګي په نه دي سړی سوې. نو اهل باطل ما پورا میدان ته راکوزيږي، بیا هر قسم اصلي سراغه لیس بیا میدان ته راځي، دا څنګه میدان ته نه راځي. چرته دی هغه کتابونه ولول نو شاسو با د عقل بو خزي چې سره څه چلو کوم دا څنګه چللې، دا څه دلایل دی وسره. نو بهرل د نصیر الدین توسی متعلق د بزرګ ته چاوي چې دې زمونږ په علاقه باندې یو عالم دی او ډیر زبردست ماهر دی، ډیر تکړه سړی دی، زمونږ دا خواهش ته چې ستا خاله راولو. حضرت فرمایل ټیک ته خلک را دي جوړا دي شي، ډېر پروتوکول اعزاز سره روان کوبي جوبي ورته ولګي د شیخ الحدیث فلانه بس بیا خو شمس الرحمن نزان روکو علي راغي ولې راغي وی رسوجي کوبو جوبو سره دستار سره ورسو چې کینه وسنګ چې به ولا تعارف کو چې دا دیغه نصیر الدین توسی دا دی ډېر غټ عالم دی جی دته د سوګر سینا. حضرت یو فرمایل چې ټیک ته علم کو جو ډېر خلکو سره دی د سره بډيري ولې او خاص وصف خاص کمال د ماته وخه چې یو خاص کمالي بګي نو غټول په جمع ویجی دی علم نجوم کې ډېر ماهر دی، یعنی د غیب خبرونه ورکې دا مطلب ش لا سګوري پامسته لیکه دا طالب استاد سلور خزي ماشاء الله اکلی کټ و جو غوي غشتنه لاړي نو رکو دي دروغجن دي چې د مزاج موافقي جو موږ او ټیګه اګه مزاج موافق نه موږ دي دروغجن دي څه پته دا خدای کار دی. انسان واجبہ مزاج زي اوزل غالبا لاور کې ما حجي سي بيل دوله نو کته دا ټیکسالي چوک چې دلته بکې ناسل پلین وداسي ناس نو سره به یو تو داني توتی بوم او هغه کاغذ را وخته دا یو قصه بو نو کله کله باغ دې اصلي لاس کتر مونږ به تیرې دلو مو شو درې چې دې سکی نو یو ته دغه وي چې دا څه وکړل دا لیکي ولا شمار له داسې یو سب سلور خزي وي مبارک شوی هغه جو دا او چتیږي را خلاصي کارو شو یو بل راغی چې هغه ته وکړل دا یو رسا د لیکه ما دا کټ کاری خدای دې خیر کړي هغه روک شو ته دروځنه هغه ته چې سا سلور دی ما ته چې تاغه یو شته د نو مازی دنه منو
نو بهرحال دا نجومیانو دا کار دی. نو حضرت فرمایل 10 روپو لپاره هغه فوټپات باندې ناشته ا قسمت تاسو ته خي چې ته داسې قسمتي داسې کروڑپتی لکپتی دا موږ سوچو نو چې ما قسمت دی بیداری ایمان وزیر اعظم جوړي یا بادشاہ را نه جوړي دولتمند سلمه زرګر سلمه جسس مال راکړه په خپل د سال دی 10 روپو ته غناسته کور دې نه کړي جنگ د سره کوي 10 روپو نو موږ عقل ختم شي دې چې دم ته ماهر د چاو چې په فوټپات باندې تکینه خو زما مزه کو کنه خپل دا قسمت بیدار کړو بس مزه بدی دې سوال نه بخلاش او بار زمونږه مزاج او سوچ او فکر او ذهن محدود دي جو هغه راسرو ملويږي. نو بهرحال نصیر الدین توسی چې کله بوته تاسو یو کده کې خاص کمال شته حضرت او فرمایل چې او دې کې او کمال دې علم نجوم باندې ډېر ماهر دي. نجومی دې غیب خبر یو دم ورکړي چې نن بدا کیږي سار بدا کیږي بل ورځ بدا چل کیږي. یو دې ستورو علم دې بالکل یې موږ دغه انکار نه کوو. قرآن پاک کې دغه تذکرہ شته لیکن هغه تذکرہ یو لحاظ سره دم ته پیچیده ده چې موږ په پیګو نه. د ابراهیم علی السلام واقعه کې به تفصیل دغه په ځبن کې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه او تفسیر مظهری کې پانی پتی صاحب رحمت الله علیه تفصیل لیکل دی ولې زمون په عقل کې ګورې غن راځي. نو بهرحال سی وی چې دې په نجوم کې ډېر سخت ماهر دي جی دغه خبرونه ورکي. نو حضرت خو الله ولا خو چانه یریږي نه چانه مرغوب کیږي د چا تاخير په زړه کې نه حقارت په زړه کې نه لیکن دغه دنیا نه مرغوب کیږي نه. یو دې چا دنیا نه مرغوب کېدل یو دې چې هغه نه یعنی هغه ته داسوي ورته خاص صفت ده استغنا دا ورته حاصلي استغنا کې او د چا د مال نه دباویدل د دوړو کې فرق دی ګوره. نو یو غوندې شانته محسوس کیږي لیکن فرق دی. فرض کړه د بل مال ته موږ وکتل جیدات ته وکتل دغه منصب ته وکتل جاه او جلال ته وکتل نو بیا موږ داسې رپیږو. یو معنی کې ته تواضع وي اعلان کې تواضع نه د دې ته انفیریټی کمپلیکس وي دې ته احساس کمتری وي احساس محرومي ورته وي. حضرت دا مطلب نه چې سره علم نشي صبر زور ته علم خیمه نه هغه ته حقیقت خو حقیقت ورته خو چې به دا د چکم کار کې اړه به دا هیڅ مان نه دی دا څه شي دی. نو چې کله هغه ویجی دی ډېر سخت ماهر دی هغه ته سامنے داسې ناستو فل پروتوکول سره راغلی والای وي تکیا ما کې ورته کېده نو تاسو پیګه تکیا باندې تکیا ورته کېده تکیا ورته کېخله. حضرت یو فرمایل خدای کې ماهر دی بیا وی یاره ما چې تاسو غټ علم دی سره وی دا علم خو خر سره ما دی دا علم چې د مستقبل خبر کې دا خو خر سره ومایي گویا خر سره ولا تشبیه ورکړه نو هغه کې خو شی ډکو دنه کنه د شیخ الحدیثه خزام پروتو اجو درس جوړه پاسه صبر یو مونږ کو چې سړی ز خیر دی اوس راغلی ما لګ تحمل او برداشت نه کار واخلم زه د خلکو مقتدای ما خلک به ما ته بدو ما وي خبراته ما وي خوبې جوبې براته ما شي تعریفونه به ما کوي څوک براته شیخ الحدیث وي څوک براته غزالی وخت وي څوک براته غزالی دوران وي څوک براته سوي څوک پسونو کو چا بد وي سچلو شو نه نه بد غره ځان نه غواړم هر سړی وي چې بس بر روان وي. ا دې یو بزرګ متعلق راځي یو ځل مریدانو سره په لار روانو ډېر مریدانو سره مخ یرستو نو لار کې یو کس واغه تلره غونته ولاړ بیا غسو غره ټک روان دی خلک چې تصبر کوي کنه هغه ټک دغه دی هغه غره هغه سره روان دی هغه خو ځان وي سني کړل چې دا خلک تړم وي نو مرید چې دا واوري لبس هغه یو دم وزرید وي خو دا دې چاته وي سړو چې وی قتل نور زو خو نو ولدا فقط شیخ یو جدا مریدان وسره دغه پیروایانو دوی ښا زما شیخ ته دی جمنډه کړه چې منډه کړه حضرت ته یو د موضوع سب خبر وي خبردار که مخه تلاړي صبر وینا جی دا خبره ده نه د سر زمونږ څه دښمنی شته نه نور څه خبره شوی ده نه څه حق تلفی شي د موږ ځان له پلار روان دي ځان له ورته چې دې ټک دی د داسې کوم دې نه پرې دم د وجه نه مایوي
نو حضرت تو فرمایل زه خیر دې خبره نه ده وی نه جی نه پرېدم وی ته اوس وګوره مرید زمای ټیک تستا جذبات دي دغه ز قدر کوم لیکن دا د چې ته حکم کوم چې راځه پرې دی خاص تا ته شی بخیم خاص ته دې باندې صبر وکا ځان غلې کا تحمل نه کار واخله برداشت وکا دا تاریخ وټ اوس کا موږ چې خانقاه ته لاړو زه بتاته او نایاب شیخ موي پټه او خزانه بتا د خیم چې غننه پورې ما چاته نه هولې دې چارو ناچار خوشاله شي جو خاموش شجراغي خو طبيعت باندې ډېر سخت بوجو ظاهر دی چې سره تعلق او محبت نو دم ته خو بغه کې دا شي کنه دیتا ابغض لله وي من احب لله وابغض لله ومنع لله واعطى لله اذا اعطى لله منع لله فقد استكمل الايمان د ایمان تکمیل لپاره سلور خبرې دي هغه کې یو ابغض لله دا ډېر ګران دی حضرت یو فرمایل ابغض لله منع لله دا انتهایی ګران دي ورکول آسان دي اعطى لله ټیک ده ځکه نوم پکې ما د اخلاص دی کنه خو نوم وشو او چا سره محبت کول دمه یو له سره آسان دي خو چا سره بغض ساتل دغه بد ته بد ویل دغه ته رکاوټ پیدا کول دغه مخالفت کول هغه نه مخ اړول دا ډېر ګران کار دی دي سلور خدا دوه به پکې لګ ګران دي نو بهرحال هغه جو راتن نشه یعنی حضرت یو سر راغله جو روان شه دی اوس په لارې دا کریری بیچاره دې سړی سرسه چلو کومه دا وینه می خټ کیږي دې می نیول دې مرای نه خو خیر خانقاه د چیرې ورسېدل حضرت یو کته سړی ډېر غوسه کې دی فرمایل کې نه ورشه ودن نه زما خاص پیټای چې کومه دا پرسنل ډایری ورته وای پیټای ورته وای بریف کیس ورته هغه راړوي یو کس لاړ دنه نه غیر راړ حضرت هغه پیټای کولاو کړ یو خطر او وخت خطوط پکې د مریدانو الته دغه سوي چې دا غټ ټک دی دلته چې خط ورته کولاو هغه چې یو خط کولاو هغه کې لیکلیو سیدی سندی و مرشدی و مولای یو ګره سو کوئی سردار سو کوئی مرشد سو کوئی مولای ولته خط کې یو بل خط راوغس یو هغه کې لیکل دي مثلا حاجی صاحب رحمت الله علیه ته مرید خط لیکو هغه کې القاب آداب سو رب المشرقین و رب المغربین السلام علیکم مجازن خو جایز ده کنه کنه څه گنجائش نشته پکې هغه مولیان حضرات ته وی درې شاته کافر مولیان دي شیخ الحدیث شیخ الکل حضرت بچا ته بچاوي د فلانی مفتی دی مفتی کې اوپر تفتی وي تاسو کې څه جایز دي کنه ناجایز دي څنګه کفر تیار خوند ده کنه ساجيبوم چې سامړه دا خدا ډېر جیب نه لګ زر نه راوځي دا فتوا نو بس هغه سلی کړی رب المشرقین و رب المغربین دې معنی مو مفصل حضرت بیان کړ دې حضرت یو فرمایل مریدانو ته حضرت وګورل اصل ونی دی ما ته چې دې مشرق او د مغرب رب دی تربیت کوون کې دې مجازي معنی وا مسله خبر لګي تفصیل کنه د حضرت فرمایل دا وګورئ سو کوی دې مشرق او د مغرب رب دی مشر دی غایل تکیه جو بل خطر او تغییر لیکل دي غزالی دوران جسشی محدث کبیر او فلانے او فلانے غوث زمان دي غوث اعظم دي قطب الارشاد والتکوین دا څه ول شل خطونه راواغس جو هغه کې مختلف القاب دي یو ګورته او کتل کنه څوک ماته قطب وي څوک راته غوث وي څوک راته قطب الارشاد وي څوک راته قطب التکوین وي څوک څوک نو کسړی یو سړی ټګ وي نو څه چلو شوی کوي وي څه چلو شو دا شی دی الله مو کې پیدا کی اځه خو ځخې ما صاحب دادا سي پیر سي او که چاوي بلال نه بعد زما برنګ بدل شي اوهو ما ته بلال وي اوهو ما ته خدای خو شمس الرحمن وي سړی ته غټ سړی یم زه خو د مدرسې مهتمم کوم متمم اوهو دا شی دا دنه وکړي الله ول مدح او ذم بیا برابر شي کچا تعریف کو ځان تاریانه جو خدای د سیسی تعریف کوي زړه کې دغه کیفیت دای وره دا کیفیت خو چاته ظاهري نه کنه کله کله په افعال باندې صادر شي ظاهر شي لیکن نو هغه ځان تخپیمانی جو خدای دا سر اړم دي داخلك او کچا مزامت کو نو بیا په معمولی اثرونه نه کوي داخل کو ما تبد وي ځکه هغه خپل حقیقت اشکاري مخې دی چې دون د خبرونه مزید لاندې ما ډیر بیکار ایم نو په دې وجه په هغه باندې دا خبري بیا اثر نه کوي او موږ چې ځان څخه غنو نو کو تعریف شي جو بیا ځان نه روک شي اکه چا بد بیا خو توبه وباسه
بیا زمونږ د مقابلې بیا څوک دی، بیا خو لاړ هغه سړی تباه دی، بیا ټوپک تیار دی. نو سهار از مې کو چې نصیر الدین توسی یو دم ټوپک نه سلام نه دوا جو بس هغه رومیال خپل پدې وګه منې ټیخ ټکې وو جو روان شي مجلس پرخ د مجلس هغه آداب ولا بیا یې رسل ددن مې چې پروتي کنه دا بیا سړی د عقل بیا چې کوم دی ختم شي دی خو وی چې عقل مند هم لیکن نه د عقل مندې پته ال لګي چې کله خلاف مزاج خبري را پیښ شي ناګواري خبري را پیښ شي بیا به د عقل پته لګي چې سړی عقل کامل او سالم دی کنه دته ضبط حاصل دی کنه ال بیا بدلېږي. بس نصیر الدین توسی جو را پاسه د لاړ وته حضرت عمریان سے جو خاموش مشل مسکلی وما سړی خلال خپش دا خو ما سبد نه ویلې اچھا چې راوي شو دغه من خپل غم شګنه دا باز یو خداسي یو سړی څوک تیار کی کنه چې د چیزو مثلا تبلیغ لته بیا ما خانقاه ته بیا ما فلانی بزرگ لده بیا نو دغه خپل ځین کې یو خاکې چرنن د داسې خبرو کی داسې دیوشي چې دا سړی متاثر شي ازما پکې نمبر جوړی شي. نو که دغه د مزاج خبره واخ بیا خو هغه ډېر خوشاله اګه د مزاج نو هغه خپل هغه مرګري ته ګوري میلمه ته ګوري چې د تاثیرات دي هغه نه تاسو ما کوي. نو که هغه ښه جواب راکړه مثبت نه دی ډېر خوشاله اګه نه مثبت نه و چې بیا دی ما غریب جو بس دا شونډه وسو دي چې را خوان دی ونک افلانی رزمن ډېر ښه بیان وسړی چا قصوي کنه دا سړی وراټینګ شي دا د انسان فطرت مختلف یعنی جذبات د انساني نو چې چار اویسو نو هم انسان لکه چې خدای داسې چلو شو دا خو زجو ارس چې بار چې لاړو دا سړی خو مونږ پری دینه چې تاسو خو زما بیزتی وکړله ما ته خر وي زې مدام د غټ سړی ما ته وي خر دا تاسو زه بوتلم نو دا خو موږ سره تعلقات ختم شي غم خاطی به کټ شي بیا بسګو خبرال چارو چا ناچار ناسو دیلاړ مرور شو لیکن وی قلندر هر چې ګوي دی دا ګوي الله ولو خبري هغه ډېر ټوس خبري وره هغه آی باندې شای نی بیا پورا یو غر وشتل بل رانی دې چې لاړ دې ډېر زیات خپش چې خدای پاک دم د غټ عالم دم د غټ انسان دم د غټ سړی ما ته الله تعالی علم خورا کړ دې جائز ناجائز جدا خبر لیکن یو فن کې مهارت ما ته الله را کړ دې خپل دې مجاهدات په برکت باندې دا خبره په ځل کې و چې را دا خډیر بد وکړو بی عزت اسلامه رسوایی وشلله گزاره به کړو نو فل فور زما د علم تردید وکړو او چې را دا علم خو دې خري نو صلی الله تعالی هغه ته اصل دغه خو چې به ته خپل په علم باندې مناسبه دا شی دی اصل علم بل شي تقوا طهارت ته اصل چې باطن دی جوړي اصل شي دا دی ظاهر باندې مو دوکا کېږي نو دې چې لاړ داسې زمانہ تیرېدله نو یو سفر کې روانو شپه پې راغله چې کله په شپه راغله نو یو جرنده و د هغې مخې ته ورسېد جرنده پنچکي ته جرنده وایي که نه جرنده وه هلته ورسېد چې کله ورسېده نو هلته خو نور څه ځای داسې د پاتې کېدو یا د ایسارېدو نه نو ده سوچو که یاره دغه د ژرندې بار به زه لغونتې ارام وکړم جو دغلته به دا شپه تېره کړم بیا به ځم په سهار باندې چې پاڅېدم نو دې ژرنده کې چې کوم کس ناست و چې هغه ته څه وي بهرحال عام طور باندې اردو کې ورته راکي وي دا سړی را بار راووت ژرندې دا مالک چې و دې بار راووت چې راووته چې ویې کتل نصیر الدین توسی ولاړ دی الیک سلیک مصافحه وشله ولې خیر دی ویره شپه را باندې راغل دلته بار به لغونتې ارام وکړم اثار به په مخه ځم نو هغه وي داسې چل دی که نه چې بار آرام مه کوه دلته بار پر چپره مپرو باندې شي او بالکل په ډاګه یې ته بستره به اگر چې زه دله راکړم لیکن دا ده چې بالکل په ډاګه پروت وي او د شپې به ډېر تیز باران کېږي شپې به باران کېږي ډېر تیز به وي نصیر الدین توسی داسې اسمان ته وکتل لیسته ورته څنګه باران به کېږي سپوږمۍ پړکېږي ستوري پړکېږي او چې باران به کېږي تا ته چا وویل چې باران به کېږي ویره چې نور باس ماس مه کوه راځه خو جدن نه قسملې جدن نه بدله بېسره واچوم اما مه خرابوه راځه وي تا ته چا ویل دي وي زما خر
نصیر الدین توسی چې واورېد دا غوږونه ودرېدل چې خدای هلته راته غزبرګ ویلي چې دی خر دی د علم د خر نوم لاندې دی دا علم خو خر سره وما دی دلته دا سړی وایي چې د دې باران اطلاع ماله خر راکړه دا څنګه چل دی څه کچو ماشه اریانو ماشه ګډوډ دی سړی ایستا خر تا ته وی او جی بالکل زما خر ماته ویلې وی څنګه وی راځه ته دنه بده بیا کیسه کوم راځه دنه وی باران بکیږي معمولی باران نه دی دا سه تیز باران به کوم چرته دا ور بند نک نو سیلاب سره به زمونږ د اجرن د تلی وی وړي وی او به بدن نه داخليږي لہذا راځه دنه کیسه مکو باران را روان دي دا ورخه جوخم قسمه خو راځه کني جزه په مخه دی نو خو چارو ناچار را دن نشور بسې وری بن کو بیا خو خلک خوب نه راته خو دې خبرې ډیر کړي چې خدای دا څه چلو شو الته که بزرګ اغل له توهینو کو دلته راته د خرب زبرګي مخه تکړه زاړو خبر دی نجوم من علم ما ته حاصل دی د غیب خبر زور کوم د مستقبل خبر زور کوم ما ته پته نشي چې باران کیږي دی زما خر ته پته ده الکه څنګه ساده خر ته پته ولګی دا خر سره علمي هغه یا وی زما د خر سره شته وی څنګه موږ د اخر ساتو موږ ته تجربه شوې ده د تجربه خبره وکړه ساقیده نه دی کوئی تجربه ده سنی خبرې تجربات نه ثابت یا غیر دغه عقاید سره تعلق نه کاغه منسوخ عملو کې نو گنجائش ده مثلا بعض فقها دا وی کې دي شي کمزوري خبرې د ټوله خبره محتاط کوم چې رشپې جارو مو وای د سره فقر راځي بعض اکابر ما خپل اوریدي دي نو دا د یو تجربي خبروم بعض وخت شي کنه یو خبره یو سړی باندې فټ راشي نو هغه دغه عقیده سره تعلق نه نو بهرحال عرض ودا کو چې نصیر الدین توسی دن نشور غبن ک چې کله ور بن ک جو کې ناس به بیت په ماته د حال وای چې ستاسو خر ته څنګه پته لګي دا علم غسر څنګه راغی نجوب کې خو زما یې رایم ما اطلاع ور نه کړه چاره نه ما نه چاته پوسو کنه ما په خپل وای ستاسو ته څنګه پته ولګي دا غوي چې زما داسې خر دی دا د ابو یو فطرت دی دا خر چې کله لکه اوچته کی بره د اسمان غړتا او درې زله داسې وخوځي نو موږ پوه شو چې نن به باران نه کیږي چې لکه اوچته کی په بره او درې زله وخوځي نو زه پوه شم چې را دی خو لګي لګیا دی دا لکه خوځي لیکن باران به نه کیږي او چې کله د لکه کته زمکی طرف ته دی درې زله وخوځي نو زه پوه شم چې نن به باران کیږي او ایته ورته وخت کې چې باران کیږي کنه وي نصیر الدین توسی حیران کچه خدای بیا غزبرګ رختیا بیا سوي زما بس علمي وي ځاسه غنوي متنفر اسلاموي بدګمان اسلام الته بیا په غجرند کې اعتراف وکړو چې واقعي زما علم ایسو ما علم نه چې هغه خر نه ملاندې علم دی بیا په اعتراف وکړل کنه هغه موخه ضایع کړل لګا نو زی وجنویم چې راکه د دې خبرو پسې مزای چې خوارق سرزد شل کنه سکرامت سرزد شل کنه زما د زړه حال په منکشف شو کنه زب علمنم چې زما د زړه خبرو کی بعض د نیت کی دی پزړه کې احیانا دا شي کی دي شي حکیم الامت ته خلق وي تک عالم الغیب زمنګ چې زړه کې څه خبرې ته د مطابق روانه خبرې کوي وی فرمایل نه عالم الغیب نه مزه عالم العیب ابن من ز پیغام چې چا کې څه عیب دي او څنګه بد عیب د نوزی او د عیب چې کوم علامات چې غما ته سرګندي چې دا حرکت د فلانی عیب علامت ده مثلا د چا مخ سور شو وګونه سرشل سترګې سرشلې نو موږ سړی قار کړي غوسه کړي یا د باندې تبه د ډېر انتهایی دغه دوه خبرې دي کنه لیکن موږ د علاماتونو دغه پته ولګو یعنی موږ ته پته ولګي موږ دغه اظهار کوو بیا لاسونه خپې بیا حرکت کی راشي نو حضرت فرمایل چې الله تعالی بصیرت ورکړ دي لیکن دا ضروري نه چې هر وخت کرامات صدور تکیږي یا یو شی به ته منکشف کیږي نو مقصد مې سوچ دا خبرې بوم سړی نه ګوري چې ځکه اکثر دا زما تجربه ډیره شوې ده مشاهده مې ده اکثر دا دوه درې څلور کسان چې یو ځای شي ګندو ته قباس کوي فلانه بزرګ یاره داسې کرامت او داسې چلې کړو بیا دا چلو شو بیا دا چلو شو یا قبل چې کوم داسې پیر خو لته چې هغه غریب د ځان نه خبر جوړه بیا زړی دور شي چې زمونږ خو دغه څه زومیا د باندې پرتا ده او دغه کرامت موږ څه شو نه لیدل چې دا بل څنګه زبرګي جنید بغدادي رحمت الله علیه خاطه یو مرید لاړ یو کس یو کتاب کې لیکل دي چې دیر شي اصلي خرده تیرې کړوي او عام چې کوم مشهور دي غلس یا شل کاله دي 2 کاله لس کاله شل کاله
نو چې دا راځي تیر کړلې دا میاشت نیمه تیر کړل روان شي ویجه زما بس ته وي کوله بس څه چل دی وی زه راغلم ما چې ساسه کرامت وینم نو کرامت خو دیونه خو راته زه خو دی لراغلم زه زما وی حضرت فرمایي چې استاد چې خو خدای جزانو دلته کرامتونه نشته چې زه اوس په هوا کې الو زما جدا کرامت شي یا وخت په دې وبو کې بنانو زما په دریاب کې جدا کرامت شي دا ډیر میان په دې دریاب کې ګرځي حضرت فرمایي دا مارغان په هوا کې ګرځي جادو نه غټ غټ په هوا کې ګرځي اس کمال نه دی لیکن بیا سوچو کو چې را دې بچا ته گمراه شي بل چا خواته بلار شي خدای خبر چې سو تعلیم بوله ورګي نو چې کم از کم دته هغه حقیقت معلوم شي چې اصل معیار څه شي دی نو حضرت تو فرمایل واپس شوي تاسو خبر کوم بیا ځه صافه خلا چې کله واپس که تاسو یو کوي دا دیر صلیخ راځي دوه کاله لس شل کاله چې دا دیر کړل کرامت خو جو پرې دا ولې دې کې داسې عمل تما ته خول شي چې هغه ما د خلاف سنت کړی دې سنت د دایره نه بار با یو کار کړی وی چې داسې خبره هم اندلې عین بالکل د سنت مطابق ټول کارونه ستاري نو ورته وی فرمایل دین په غټ کرامت صحیح وي ځکه الاستقامه فوق الکرامه استقامت د کرامت نه اوچت یو شی دی نو دې سمنه بسړې نظر کوي حقوق پیر کې دا لیکل دي کنه چې وای یو مرشد تلاش کوي نو دا وګوره چې هغه متبع سنت دي کنه دا پکې اولنې او بنیادی خبره ده او دی وخت چې کوم علما صلحا دي دغه طرف ته راغب دي کنه دغه متعلق عمومي تور باندې اکثریت رائے صدا ځکه مخالف خو به هر یوي دا سړي چې کې دي چې ټول خلق دی یو کس قائل شي ځکه حضرت فرمایل دا بیا د نفاق علامت ده ځکه منافق کس نه څوک نه خپ کیږي هغه د حد العزیزي هر یو تیسر جی کوي هغه نه څوک نه خپ کیږي اچھا چاته دی نو ونه بس دا مخالف پیدا شي نو بهرحال عرض بدا کو چې اصلاح لپاره د شیخ صحبت دغه تعلیمات باندې عمل دا لازم او ضروري دی باقی دا وسره اضافي سيزونه دي که چرته دم چوف یو کو خوشته جو ټیک تا اګه خنشته بس خوندونه کې جی مریدا خوندونه کو نو ته دم چوف لراتلې یا ته څوک د مسخر کو جنات د مسخر کو لغیرات لغه مسخر کو لغه شاته ناس یو سره کرامت کا وخو سره تیر کم میاش دو میاش ته کال دو کال د فن کې بمایر شي حکیم علامت رحمت الله علیه فرمایل ما اعمال قرآنی ولیکو سل پاره می ولیکو چې خلق بد عقیده خلقونه بچ شي دی لپاره دی لنه چې دا مؤثر دی ارسه جو بس دغه زما په دې لیک کې اثر دی وی فرمایل دینه دعا زیاته بهتره ده دعا کې الها دا زاری ده تواضع ده شکستگی ده انکساری ده او که چاته د عملو خو کوسان ولی سی بدا چلو که بس هو برسه دیکھیو طرفو ده یو یعنی دعوه ده چیرې ما ته داسې کمال حاصل دي چې وبشي گنجائش شي دا نه یو حکیم علامت یعنی دغه یعنی هغه تقابل کړ دې چې کوم خبره ده ته مناسب ده نو بهر الله تعالی دې زمون کامل اسلام کې د ابتدایي خبرې ضروری کنه دنه بغیر خو بیا کار کیږي نه خو اصل څه دی چې موږ د حقوق او تعمیل او تکمیل کو دا اصلاح ده د دې متعلق ذکر کېده د حقوق او متعلق او هغه کې د مور خپل حقوق بیانېدل بیان شوی دي شپږ الګه تقریبا وشللې سنو کې بلک بیان شي سو کې ډیر بیان شي خو بهر حال تسلسل سره خبره روانه ده او د دې حقوق او تعمیل او تکمیل موږ باندې لازم او ضروری دي د شپږ الخو هو الخو نه رښتو ډیر کسان زدا سینو چې حق په زیرو باندې ولاړ دي هغه کې دم ته فرق نه دی راغلی زموږ د دې وینا نه څه خیر شه تاسو د اوریدونه خیر څه بیا چې تاسو به امرونه کو بیګا دلته دا دودري لکان دن ناستو چانه مې تاسو کو مې تا غمور چې دا سه موټي چاپی ولکې خپلار لوي نه خپلار مې تاسو کو وینه کې نه مې دې نه څه خیر شه خیر څه شه چې دم تکارتا نه کیږي چې لار سه مور ته خپلار تکې نه خو ته چې ځن تاسو چاپی کوم نور به تاسو خدمتو کې پیسې تاسو سره نشته ځواني دا لا ته خپل سبق وای یا مطلب نو کرے لګرځي نو ته خدا موقع حاصل ده کنه نو دا دیونه کړه ته به چل گئے اسی به کور ته راځي خوشاله کې وا د دې حقوق تعمیل دا لازم او ضروری دي تاسو په دې باندې غور وکړئ الله ولدي علماء ربانیین دي د دوه هم د غم خادشته کنه کنيشته خلک د دوه به غم دي د ټولو کې زیات غمجن د کدي د هر یو حق ادا کوي خو ریا او نمود سره نه شهرت سره نه اخلاص او للهیت سره الحمدلله حقوق ادا کوي ما ډیر داسې قتل دي
چیرې داخله کوي دی جوازګار دی مثلا فلانه بزرگ فلانه عالم لیکن چې سړی غور او فکر وکړي هغه غریب انتهایی مصروف دی دینی اعتبار سره د خلکو ته واعظ او تلقین نصیحت په دې باندې مامور دی رشد او ارشاد په مقام باندې دی دې کار کې مړم دی وسره حقوق مدا کوي حقوق دی هغه مادي زمنګو مادي مور خپلار دی هغه دی زمنګو مادي اولاد خزا دی هغه ماده زمنګو دي اقارب رشتہ داران دی هغه دي زمنګو مادي گاونډیان دی هغه دي زمنګو مادي تاسو به سوګي دي دنیا کې چې دغه هیڅ سوګ ني سن سرشته خو د هر انسان نه کنه لیکن چې کوم الله ولدي اهل الله دي علماء ربانین خصوصا بیا خاص تعلق دی دین سره او الله والو سره هغه د حقوق ادا کوي هغه نه خوشکنه نه پورې مرور نشو او منګه اول خو حق نه ادا کوو او که حق ادا کوو جو یا زغلو یا سمبلو که یو حق ادا ک بل پاتې او دا یو چې ادا کوو نو کله او کو کله ونکو نو دا ور اساسو زین کې دارا نشي چې پریدم بولیان دی دو په حقوق او سبي کې دو موږ ته تقریرونه کوي امنګ ته ویناګانی کې بخپل کا سوزګار دي نه بخپل مغادا کوي لګیا دي لیکن دا سه انداز کې لګیا دي کنه چې هغه کې نمایش نشته ریاکاری پکې نشته په دې باندې خپو دي چې الله دا حق فرض کړ دي او دا حق وزا ادا کوم بس او منګه کې نام نمود د شهرت ته که حق ادا کوم نو شهرت لپاره چې خلکو ته پته ولګي ډېر تابعدار دي ډېر صالح دي ډېر د مور خپل تابعدار دي چې ماشاءالله جی ډېر خدمت کوي او بل طرف یو خاموشه سره اړم دي نو منګه اخلاص نشته نو په دې وجه زمونږ په عمل کې مونږ ته تسلسل او حاصل نه دي کنن خدمت کو دوه ورځې کو په درې مرزه دې پلار پدې وچې کې ستریوالو مزاج بدلو مور سره غوسه کار کیوا بس زما خدمت ختم مونږ سو یې رضا شپه میدان وجه ولدون رضا کیږي دوی خپاو یعنی مونږ د تمغو په انتظار کیو چې مور بلالوم تمغرا کوي پلار بلالوم تمغرا کوي پټکی بلاله تړي نو الا به خدمت کوم وګوره الله والو نه هیڅ مان نه پوره ناراضه سګون لید چې څوک کو نه خپشي امنګ نه هر دویم کس خپه دي کمور رضا د پلار خپه دي کپلار رضا د مور خپه ده خور خپه ده رور خپه دي ترور خپه ده یعنی څوک نه څوک وبنګ نه خپه لازمني لیکن دا الله والو یو کس ما ته چې غنه څوک خپه یو یعنی شریف حدودو کې دنه دغه حقوق په عمل کړي په هغه بنیاد باندې څوک خپه آغا اسنه چې اسه زجواسه خپایم هغه جواب بیا نشته یعنی چې کوم حقوق دي کوم متعین شوی حقوق دي دغه ادایګي کې هغه کمی کړي نو بیا تاسو ویل چې فلانه ته ناراضه دي چې دغه حق نه دی ادا شوی لیکن مونږه حق دي ادایګي خپل د مزاج مطابق وړو دوم غلطه ده زما حق ته ادا شي فلانه زما حق ادا کوي ولدا سي نه کوي ادا سي باندې نه کوي نو دې ته پتا څنګه ګورای دا خو موږ خپل د مزاج مطابق غواړو د دې ګورې شریعت بل سړی نه مکلف کړي هغه د شریعت مطابق به حقوق ادا کوي او د حقوق تعمیل او تکمیل دا لازم دی لازم من لازم کوي شپږ حلقې وشته د مور خپل حقوق بیان کې تاسو کې اثر رانه وي نو به څه خیر شه ولې قبل یو خبره موږ بیان کو نغې من بسو کمل کې اخر دا خو عمل لپاره دی کنه او بنیادی شی دی بنیادی نقطه د مور خپل ارګان چې زمونږ د تربیت او سبب او ذریعہ وګرځي دنیا کې دراتلو او سبب وګرځي د الله تعالی د معرفت او سبب الله تعالی دا وګرځول نو چې کوم د سر نه کندم کړل دغه خبرې ته موږ خنو وي دغه خبرې باندې موږ صبر نه کوو تحمل نه کوو او دغه شکو شکایت چې جوقار دی غوسه ده بد دی فلانه دی نو ټیک ته انسان دغه هم کمی کوتای کیږي دا څه نه ده پیغمبران نه دي لیکن ته خو دې ته وګوره چې وای دغه یو حق خو بیا ما باندې زیات دي چې زما د مور خپل حق دی د مور خپل نسبت راته حاصل دی هغه ته نسبت دی نو زه به دغه قدر کوم نه دغه شی مونږ نه کوو وای لوګون ته دا سختي ځان باندې تیرې کې هیڅ نشته کمی اکثر زمونږ طرف نه بیا مونږ په هغه باندې راوړو نو خپل کمی د لړکولو کوشش کوي د بل کمی نه خپل د کمی لړکولو کوشش د بل په کمی باندې صبر او تحمل اصل شی دا دی ويدرؤون بالحسنه السيئه چې د بد په بدل کې خکوا دلته مور خپل دې تقابل خدا سره نشي کېده لیکن ځکه تا ډوکایو ما
نو قرآن څه وایي ويدرؤون بالحسنة السيئة چې څوک د سره بد کوي تو سره ښه کوه موږ چې بد کوي جو بد چې ښه کوي جو ښه دا خو بدل شه دا خو چې کوم اولو الالباب دی الله ولی دغه صفت شنه او موږ دعوه کوو چې الله ولا جوړېږم نو زه به کله جوړېږم چې زما حق په عمل کېږي زه به بل حق ادا کوم دا خو اسانه چې زما حق په عمل شي جما بل حق ادا نه کړم بیا ما کې هغه فرق څه شي بیا ټول برابر شول او لیکن مور خپل سره ګور امتیازي او شان دي دغه امتیازي معاملې بسړي اوسره کوي دغه د حقوقو انتهایی نگهداشت وکړي ځکه چې دغه په ذریعہ باندې کې دي چې الله مونږ ته جنت نصیب کړي او کلمه نصیب شي د دنیا راحت نصیب شي نو هغه چې دغه نافرمانی وکړو نو جنت بیا کوم ځای کې دی حضرت علقمه واقع تاسو نه اورېدي چې څومره غټ انسان او چې ورځ شپه به عبادت کوو لیکن اخر کې په دقیق خبره باندې اون خطر لیکن چونکه صحبت یافته او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحبت ورته حاصلو وختي طور باندې الله تعالی چونکه د دې امت راهنمایي کوله د دوی هدایت اسباب او نمونه ورته الله تعالی مخکې نو کوله چې دم ته غټ کس چې هغه متاثر کیدي چې تاسو څوک ویلا مونږه ایسو باندې کو خو پیغام ناسو چې بس زبا الله ته ورسم تاسو نه کی حقوق ادا کوي بیا دغه ثمره ملاویږي کنه ملاویږي خو لیکن ملاویږي به ضرور او تاسو پته مانه کوي چې ما دا خدمت کو اوس انتظار کې چې څه براته ملاویږي کم مقام براته ملاویږي کم عہده براته ملاویږي څومره مال به په لاس راځي څومره زمکه په لاس راځي نه د دې ته باندې کوي صرف دې الله تعالی د رضا لپاره نه یہ چاہتا ہوں نہ وہ چاہتا ہوں خدا کے لیے میں خدا چاہتا ہوں دا به مت په نظری چې موږ دا او پیژنو وګورو چې ما باندې حق دی نو د حق سره بیا د ثواب امید نه ګوري الله به دې ثواب او چې سړی دا وګوري چې دا زما حق دی نو هغه بیا دا غور نه کوي چې ثواب پکې شته کنه ما ته بس اجر ملاوي کنه هغه په دې یره کې چې خدای دا حق مې اوس پوره کړل ثواب شته کې نشته نو موږ کارون نه کوو اګه کو نو ول موږ امیدونه ساتلی چې داسې بکیږي پلان په بیا دا چل کی مور په بیا دا چل کی داسې بکیږي دا خو بیا ته مشل لالچ بدل شه داسې خدمت غوړم الله تعالی بیان قبلې او مکافات عمل له چې څه کوي سړی اکبري وي چې سم معاملہ سر رویه د والدینو سره د اقریو رویه به بشر د دې کسد کې دل سره سچ ازر سره توبه ونه کړه د اولاد بو تودري لا محاله بودري دا خو د الله فیصله ده چې نه پرېدم داسې کس چې څوک د حقوق ادایګیونه کی نافرمانیو کی او د دنیا کې د قصنه مزه او چرچی کې وخت کې داسې بول شي لیکن کې چا خدمت کو نغم الله تعالی غوړې به سلو خرو کی هغه الله تعالی نه ناکامي وختي تور باندې کې دي چې استراری مجاهده کې راشي زمون الته عمر ګلې دي اوس سره روان دي ریټایر شوی دی یو دغه کې محکمه کې و دی پی ټی سی ایل کې و 64-65 کال عمر وی دی هغه مخکې راځي هغه راغی نو چې زما ځامن چې دغه درې وړ زمانہ فرمانه دي ایو خو دې پورې نافرمانه چې زه خپل کور نه خپل زما کور ما جوړ کړ دغه نه وخت کړم زه دې کرای په کور یو ځای ما ته خو ایدل د پاتې کېږم 13000 کرای ما ته کور نه وخلستا کور بیا نو مشته څنګه وخلې کور خو ساده وي کولې پردولې کور ټوپه کې را پسې را واغس مې چې وځي مې جوړه نه خېمه جو چلاړ شي لیکن دغه کس دغه خدمت دغه مرګري ماته د چې کوم د مور خدمت کړی داسې به د مور راوړې زیو نه کی کم ځکه چې دغه ډیپټي و هری پورتا باغ روزانه ته پاغه زمانہ کې اوس خو جو موټروي شه 3 घंटे با کم از کم مانسری نه لګېدل 3 دتلو 3 دی راتلو دې کې باغ ته او راته د کور ته مانسری ته کالج راځه ډیر مرګور ورته سره پیسې ځای کوي ستړي ستومانه شي شپې رسې سال وختي رامنډي وای اله به دغه ډیپټي سات شپک بجې و اوس یې لکټیم بدل کړ دې هغه وی نو زما مور الته د وی زر روزانه دغه کتلو زموي هغه تر بل خبرې اترې کوم خدمت وشي ډوډۍ یو ځای وخورو سار به دوا سلام خلم راځم با چا ورته مور دل تر ولته ته سرکاري کوارټر ملاويږي هغه وی دل ته یو کوارټر دی کنه زبر ډیپټي لازم زما خزه و ایجاد کی وی بس دا غریب بدلم قید بناستی ال تخپل پلان یو کر لاړ شي بل کر لاړ شي بل کر لاړ شي نزړې لک بارامي خوشاله نو زو خپل خوشاله لپاره غنشم پریشان کوله چې غدل تقید کوم ځان سره زبر تقزم او راځم او اودای داسې نو کلاس 4 چور تاسو هغه چوکیدار یا چپړاسی چې کوم لفظ ورته سړی ویل شي
په دې منو نو اوس دا وګوره استراري مجاهده شل کنه غلط بار یعنی یو خدای یو سړی په خپل د خلی وی چې زه خدمت کوم نه دغه چې کوم ورکرانو یو کولیګو په اداره کې هغه ما د خپل ویل او جسار مالې بته روزانه سن 2007 کې کتین کې مور وفات شه ده کپنج کې نو دې مور دا خپې به راوچته کړې دا تلی ادا به دا سه مور ته مورې دستګه دا تلی به ول خپل ک وو به سټ بیا وته مور به بچي دا څه چل کوي ما چې نه کنه مورې دا جنت وی د مور د خپلان دي نو ته ولې خپکه ګرا کوي څنګه دا خپل ناګه ما ته چې هغه تل د بس زما ارڅ ختم شي دي یسمه پاتې نشلوي دا څه تعلق یو نو کله کله دا سم کی دي شي چې الله تعالی باوجود د خدمت نه سړی په استراری مجاهده کې واشي استراری مجاهده سره الله تعالی غواړي چې دا انسان سر ماته راورسي یو خاص مقام الله تعالی یې خېده خپل د قرب یو خاص مقام ولته کړ دي لیکن حضرت فرمایل اختیاری مجاهدات سره موز او 10 روزه قیام الليل او د قشانته صائم الدهر پاتې کیږي دې سره دې نه رسیغه مقام ده الله تعالی په استراری مجاهده کې واجی ناجوړ شو په اولاد کې څوک ناجوړ شو څوک نافرمان شو څوک مړ شو د قشانته په مال کې په دې کې کمی راغې د غلطه ذمہداری د باغې کې کمی راغې دې ته استراری مجاهده وي سړی غواړي نه لیکن یو خبره پیراغله چې دې باندې دې صبر کوي الله ته معاملې حواله کوي نو وی فرمایل د دې استراری مجاهده په برکت غزر الله ته ورسي نو ګره غدي چې تاسو بیا وایي چې فلانه خو ډیر تابعدار وو ګره اولاد داسې شه نو دا کله کله داسې هم کیدی شي نو ختمه په دې باندې بیا تسلی ورکړل چې وی ټیک ته خدمت وکړه کله استراری مجاهده هم ده کنه نوح علیہ السلام خدای الله پیغمبر او د الله تعالی نه فرمانی یا د والدینو کول اسلام د انسان په تصور کې راتلی شي نه لیکن زوی چې غلاړ کې نان شو لوط علیہ السلام ته ورسومره نږدې رشتہ خزه او د خاوندې خزه لاړه گمراه شول ابراهیم علیہ السلام ته وګورئ چې تریو یا پلار او مشهور پلار د خبر التر د پلار په حکم کې دی حاضر غلاړ کافر شو دا څه کله کله کې دي شي لیکن عام ضابطه څه چې الله تعالی د دې خلکو بیا مرسته کوي مدد کوي او دوی ته الله تعالی اوچت مقام بیا ورکوي ځای کوي نه الله تعالی دوی کده خپل پجن کې څه خوشحالي ونه رښت په آل اولاد کې الله تعالی ورته وخی ځکه څنګه چې خیره وو پښتو پورې اثر کوي دغه شانته دعا چې کومه ده وو پښتو پورې بلکې اتو پورې اثر کوي لکه څنګه چې دی موسی عليه السلام په واقع کې مخکې ظلما دی هغه طرف ته اشاره کړو خو بهرحال ارس چې دی کوم ته څه ملاويږي او کنه ملاويږي خدا حق الله تعالی فرض کړ دې د دې حق ادایګي موږ باندې لازم ده غره لازم ده لازم دا پزړونو کې ولیکي اسمره چې چاته زیات ده الله تعالی قرب یا دی الله والو قرب ورته حاصل دي یو نسبت ورته حاصل دي مثلا د فلانی زوی دي د فلانی رواره دي د فلانی خورای دي د فلانی فلانه دي هغه به د دې حقوق ډیر زیات خیال ساتي ځکه هغه خلکو لپاره نمونه دي څنګه چې عالم نمونه دي خطیب نمونه دي مفتی نمونه دي دیندار نمونه دي د قشنته غنس چې کم خپل دغه حیثیت نشته عام سړی دی لیکن هغه ته مقام حاصل دی فلانی زوی دی مثلا نو خلک غفلار ته ګوري دغه د پلار دغه نسبت د دې لاج صادق دی غیرتی کتر نسبت ورته حاصلې دغه د نسبت لاج وساتي کماما دې دغه نسبت لاج بده ساتي دا نسبتونه دي ګان د دې لاج موږ نه ساتو نسبت خو ډیر غټ شي دی ولې کسړې به پوښي دا وګوره دا رومیال دي کنه دا ما په خو اچول دي دغه قرآن رونال دی او دا تاسو اوچت کړه قرآن شریف په پدې کې راون غاړه خصم خو طریقې سره کېدای یا دینا دا باندې کڅوړه باندې جوړه کړه تک صادر دی موږ تر پوزه پاکو په ځان یا جو بخو یا شو لیکن دینا کڅوړه جوړه شله قرآن شریف ته واچولا نو تاسو څه خیال دی چې دغه کپڑا دا کڅوړه به موږ د خو ته واچو د خو باندې به زواچو دلته به هم نه एकदम زبم به دا بار غره خپلوم به بر په دې جیب کې به एकदम یا خو اوچت ځای باندې به एकदम ځکه چې دې ته نسبت قرآن پاک حاصل شي او کپڑا دا ایشیو باندې او کپڑا دا بس هغه نور پرې دی په دې قرآن پاک کې بعض وخت تاسو وکړي دا پانه باندې پرتی یا مطلب د ګلابو پانی پرتی یا غبل یو وګت شی باندې چې سوي ورته مطلب د هغه غپانه پرتی دا پسو چې خو په پانه ده لیکن چې قرآن پاک کې هر څه ویره قرآن پاک کې پرته دغه ور خیال ساته یو پانه ده قرآن پاک په منځ کې اسې چای خدا
خوان لپاره خدا لیکن هغه نسبت ورته حاصل شي نو داسې چې وسړي ته د خانقاه نسبت حاصل شي د سلاسل نسبت ورته حاصل شي او بیا وسره یعنی سلبي او روحاني دواړه نسبت ورته حاصل شل نو هغه خو په درجه اوله به د اهتمام کوي کنه کوي نو د خو په خپل لاړ غر خوجو شو لیکن د په د غلط حرکت باندې نور د دین لري کیږي نور لري کیږي او د دې متعلق ډیر ځله کې ما حدیث اورولیو چې الله تعالی به داسې کسان راوخلي جهنم ته به غذار کی چې ستا په ذریعہ باندې خلک په غلط اخته دي تا یو بدعملی وکړه دغه اثر متعدی او لازم نو ستا ذات پورې محدود نو ځکه خلق تا نه یو توقع ساتي امید ساته چیرې د فلانې دی د فلانی زوی دی د فلانی نسې دی رواره دی او خو تا ډیر بد وکړو لہذا الله به دې مغفور کوي اگر چې ګناه ځان لکړ دی دغه عذاب هغه دی لیکن چونکه اثر نور واغست نور گمراشل نور بیلارشل الله به دې مغفور کوي ورته دغه خو مبالم الله به دې باندې واچوي نو په دې وجه د دې نسبت لاج ساتي د سلسله کې هم ټول داخلي وګڼه الحمدلله بعض ته په سلسله نه زیات روحانيت نه زیات سلبي تعلق حاصل دي بعض ته ډیر قریب حاصل دي بعض ته لګ لري خو بهر حال هر یو ته سلبي هم حاصل دي او روحاني خو بهر حال ټول ته حاصل دي نو د دې نسبت لاج کوم ساتوګا نو سلاج دي چې د مور ابراهيم حقوق به منګا ادا کړو پس وجه چې الله مقرر کړ دي زمان نسبت وجد خلق ما ته باغ نظر بني ګوري لہذا چار نه چار ما کې دا غیرت پکار دي چې دا حق ادا کړ دغه خبره تخوي ما واور ما څه چل کیږي کا خبره وکړه او زما د مزاج خلاف او نو کفر خونه دي اسمان پینه راځويږي وختي تور باندې او معنا بل وخت کې طریقې غون سره بیا دغه تذکرہ کول شي صفائی پیش کول شي معذرت کول شي چې دا کار ډیر ګران د معنی بول شي وغیرہ وغیرہ لیکن یو د مخ په مخ رټل جواب ورکول دا ډیره خطرناکه معاملہ ده ځکه دغه خو انسان جذبات وګینو نو کو جذبات وګ خلې نه سوت النبي د مور خپل دعا خو د اولاد حق قبول او منظور ده او خیره مو قبول او منظور ده نبي بس کیږي نو الله تعالی دې مون خیرونه اوساتي که دوا نه خلو کنه خیر دې خو چې د خیرونه ځان بچ کو دا کوم غټه خبرې وره نو بکله بچ کیږي چې کم از کم کوم منونه چې کوم اوسر بحث او مباحثه نه کو ځان خاموش کو دې دا غټه خبره ده کنه لیکن کچا خدمت کو الله ورته سو او دا عبدالرحمن باقی چې دی غټ یعنی محدث دی استاد نه بده سبق وی نور د مرګري او طالبانو مو دا سبق په وی نو دا خپل عادت دا وګوره دا چاته چې مقام ملاوي او دا څه نه ملاويږي چې سبق نه بوزګار شو چې شپه پښلا یا سبق بچ لاړ کوړتا جو سیده بلاړ مور له بور رسیدا د دې مور دا تذکرہ عام طور باندې ځکه زیاته دا مطلب نه چې د پلار حق نشته لیکن مور سره عمومي طور باندې د اولاد به تکلفي ډیری یره پزړی حجاب وانتی الله تعالی نو یعنی هغه رشتہ دا سے قائم کړ د چلګ حجاب دی پکې دا دا مطلب نه چې بس پلار پرې د صرف مور دا نو بارک دغه بس طریقه و چې دی بلال عبدالرحمن باقی رحمت الله علیه دا مور به خو مزیدار چاپی کړله ډوډۍ وخت په ډوډۍ به سره وخړله ځات کو ته به چې تاسو ډوډۍ ځان له خره نن به زمور سره خورم دا څه مونږ کلو دا هم نه خزه خپګیږي بار نه چرادن نه شو دوړه ناسي سلام کې مونږ اړیان جو خدای خدای ته اول سلام وکم کده پلار ته کده مور ته دا فیصلوم ګرانی کنه اگر چرته مور ته اول سلام وکړ بیا کمرې کې به پته لګي چې صحیح حساب دی ځکه کاغه ته اول سلام وکړو د مور خپل خو بسنه یا په عزت ټیک تنو کې دي شي خپه شي زړه کې لیکن ظاهر کې خو بسنه هغه خو په پوز سره ولن خلی چې ښا تلاړ هغه ته اول سلام وکړو سل خبري ورته اوري جو بیا بده خاموش د نر رواني ځان بنا غرض کې چې ماډو سو لیدل نه ځکه چې تخص خپکیږي نو غیلم د احساس پکار دي چې د مور خپلار دي او د زمانه ډیر زیات حق د څنګه چې زما مور خپلار دي خزه د تصور وکي زدا غواړم چې زما راندار زما د مور خیال دی او ساتي زما د پلار خیال دی او ساتي زما د ارور زما د مور خیال دی او ساتي د پلار دی او ساتي د خزه چودري شوی دی خپل ضرور متعلق د راندار متعلق زمونږ بل سوچ او فکر او خپل د خاوند او خپل د اولاد متعلق بل سوچ او فکر عجیب انسان دی نو عجیب انسان دی دو متضاد سيزونه یو ځای کوي
نه لګېدو والا څیزونه یو ځای کوي. څنګه خپل ځان له څه غواړي چې زما زوی ما نه جدا نشلی. هر پلار دا غواړي، مور دا غواړي چې زما زوی ما نه جدا نشلی، کم از کم زما د مرګه پورې ما سره دی، وروسته د بیا هر چل چې کوي. ولې چې لورې واده شي بیا خدای دې کړي چې دوی له جدا د کوټې انتظام وشي چې دا ځل غوندې جدا شلی چې دا لږه په ارام شي. نو دا عجیبه دا منافقت نه دی. لور لپاره خو دسته کې دواګانې دم درود الجی تعویذونه فلانه فلانه چې دا زر لړکیږي. نو دا سوچ دې مور خپلارو نه کو چې دا بل چې دلته من کرنا ستم دې چالو ته کنه دا قشان باغو غواړي چې خدای دا جدا کې. نو نه د بل لور نه جدا کې خپل غ جدا کې، د بل زوی جدا کې خپل زوی نه جدا کې. او دا قشان دې معاملې کې چې زما د انګور د چې زما خدمت دیو کې، زما د خاوند دیو کې، زما د لونو دیو ما کوي، د زما د ټول کور دی کوي. خو که خپل لوري اله په سختي راغله تا ته چا وچ کارونه کا ستا خاوند دغه دې د تامن حق د حق ادا کو. نور خبردار عدل ته ټول ته یاله د ټولو خدمت کا ال ته وی دی یو کا. نو دا غو متضاد سيزونه موږ رايو ځکه نو رواني په دې باندې دي. نو بهرحال سره وکاو چې عبدالرحمن باقی وکنه دغه واقعا خبرې ډېرې شي کنه. نو عبدالرحمن باقی رحمت الله علیه ترتیب بداو چې دې بکور ته لاړ. نو کور والو ته بسوي یعنی هغه سره ممکن اسدا نه و چې افراط او تفرید وینو. خو وایي چې لکه دا د مور سره اوخره مډوړای یا راځي یو ځای وکیلو دا یو ترتیب دی کنه. دا جو خدای په دې رضا کې چې راځي یو ځای وکیلو مشران دي د برکات برته حاصل شي خیر دی که د خبرې واورو لیست چل لکېږي یسمه لکېږي دې سره زمان وړای خلی نه خبر زر زر بتیریږي چې زر زر خرمه چې خلاصې کوم دم تمن کې غیرت زمون بنوړې ونخلی ابا خیر فټافټ رواني پکته اچھا غلې بیا غي من خو جوړې غاخول ضرورت نشي خو بس روانه ده. نو عبدالرحمن باقی رحمت الله علیه بس چلو کو چې مدرسې نه بچراغه کله سبق به وې نو مور سره بکیناس ډوډۍ موډه به وخړلا بیا بیا هغه بوټي چاپی به ولو کو بستر می سره ور برابر کړه اخو چاپی به راغلی به بچی ته ستړي راغلی وي وګوره دم ته غټ عالم ته ما چاپی کوي نو ورته مور دا علم غوستا په ذریعہ باندې حاصل څه کنه دا عالم چې را دخل کوي دا پہچان چې حاصل شو ته ذریعہ وګرځي دي نو تاسو به پرې زموږه قصه نو مندو کې خو ترحم ډیر هغه ځ خیر دی دستړې مکه او ضرورت نشته ولې من کې بیا مجرت را نه غیرت را نه چې لګ مخې ته وشم لاس حکم نو بارل عبدالرحمن باقی رحمت الله علیه بدا ترتیب کو نو دغه شانتي اورځي دا خدمت کو نو مور ته وی مور وی حدیثونه هم روزانه ډول نن مې ځکه خبر ده خبر کېږي نه وی څه خبر ده بیا د سنوي جوړ کړی وینه وینه د ویل الجنه تحت اقدام الامهات دا حدیث بنن تازه لسته دي چې دا جنت د مور د قدمونو لاندې دي. نو دا څه چل دي کنه چې د خپل راوچته قدمات نږدې کوي رقوم په تختای نه او دې حدیث باندې د دې په ظاهر باندې عمل کوم اصل خدا دې چې خدمت وکړو بس جنت د حاصل دي دم ته نږدې جنت لکه د قدم لاندې چې داس وکړه داس خدای دې په ظاهر باندې عمل کوم نو مو ته څه لیوانه داس او څو ګردا چې چل گئے دا چاپی پورا وکنه وینا عبدالرحمن باقی رحمت الله علیه خپل او چته کړلا او دا څه خپل کړلا دا ګیره مبارک یو دای پیراخ کړه لاندې نه دا تلی ولا او سټ وی سټ ولا داسې دغه ته ډېر لیوانه وی لکوي دا اوس داسې کړه ما خپل ګندلې ما خو انځلیوم نه دي موږ خو وختي شوي دي وینا نامور وي ته بخپکیږي نه وي بس دا کار د کومنن مې وزړه کې او جذبه راغل د جوې کړه چې وی کړه عبدالرحمن باقی رحمت الله علیه معمول مطابق لاړو دش موریو مو دشلا چې کله سار شو نو دا استاد چې دیو سبق ته ناس دي طالبان یو دو را روان دي دا عبدالرحمن باقی ته دلانه دی راغلی دی انتظار کې د چر عبدالرحمن باقی بکل ردی خو چې یو کینی جو دی کتاب نصر داسې اوچت کی شرکی دی شراغي جو بیا کتاب کې مشهوري چې کشي بل کینی جو دی داسې وګوري شرکی دی عبدالرحمن باقی راغی خو کېدلا جو اخر کې د عبدالرحمن باقی را ورسید چې څنګه را ورسید جو دی استاد دا کتاب بند کو جو پاسه
کتاب بند که پاسه طالبان اریان څه چلو شو په کار خدا و چې کتاب شروع شوی شاګردان برازي نو استاد پاسه دا ولې بس کتاب بند که اجو زرد عبدالرحمن باقی له ورسید یو صبر تقل تو درګوي الله دن راسیدلې نو ویدرو چې لاړ جو فل فور دغه سره چاپې رشه دا استاد مولا محمود عبدالرحمن باقی نه چاپې رشه ډیر زیاته اوجړل او وی خندل یعنی دواړه کیفیت دی هغه خپل یک بیا ولا دا ګیر راوچا تکړه داسې خپل کړل دا ګیره ولا خپل کړل په مخ باندې خپل کو خو ګیره خاص تور باندې دای بار خپلولا دای بار خپلولا چې دا عمل یو کو جو ټول خپل شاګردانو ته راځي په نمبر وي دا ګیره بین کوي د دې خوشبو مواخلای او د مخ چې کوم دې تندې د خپل کوي الای یو چارو ناچار ټول پاسه جو غوړي استاد باندې خاص اثر وشو سین کې شاف ورته وشو دا څه چل دی دې خو زمونږ مرګري ولې اوس چارو ناچار د استاد حکم دی یو منډي وي جو بل زی د سر غاړه کیږي د ګیر نه عجیب او غریب خوشبو روانه ده استاد دې خوشبو ته خیال وساته دا خوشبو وي خوشبو یو راځي جو تر غاړه کیږي ته جو دا خوشبو محسوس کوي جو دا سه بینی دا ګیره یو دوا درې داسې دا ټول ختم شول یو مرګري د داود عبدالرحمن باقی دا نور اوس ولاړ دي دته په انتظار سره مخې ته کېږم د ما نمبر برازي دی اوس ناسته مراقب شوی دی یو مرګري به تکلف دی یو راغی جو الله تعالی ورته پاسه وای مونږ ټول یو درولې چې ورشه د تندې خپل کوي ګیره بین کوي تدل ته پروت وي مراقبي را پسې کوي نو مرګري په څنګه را پاسه کوي سره ډېر بد تاسو کړو ډېر تاسو بد کړو تاسو د مراقبي تبرې نخلمه ودا ولې داسې چلو وینن کله چې دې کور نه راوته نو د سره عجیب او غریب انوارات باندې د چغره روان وي د عبدالرحمن باقی سره هغه دې ځای پورې موجود نو ځکه نه سمېره مې زماده توجه ګډوډیږي چې دا ټول انوارات او برکات هغه ماته حاصل شي ولې تاسو جو پرې نخلمنه عبدالرحمن باقی دا ټول بین ک خولې ک کېناسته د استاد نه تاسو کو جو استاد دا څه چلې زه خو به زپو ان اسلام چې تراغله معنا چا به رسول زما ګیره د خپل کړلا بیل کړلا پتندې د خپل کړم په مخ ته خپل کړم اټورو ته د اډرو کو حکم کو تعمیل ما او شدا څه وجه ده یو بچی نور زنیم خبره بتا ته پدې چې تاسو عمل کړ دې زوم نیم خبره چې تاسو عمل کړ دې لیکن بیگا ما خوب ولید او پیغمبر عربي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خوب کې ولید چې هغه ساده کور ته راغل دي ته موجود ته ولاړې هغه سره منګز د سادهګیره کې منګز وي سادهګیره کې منګز وی لګیاري او ته خپل کړي بس هغه کیفیت مالی دل نو ما یې رس خاص چل شوی دی خاص خبره نو په دې وجه زرا غله مته مې خپل کړي سادهګیره مې بیل کړل وی دی ټول ته مې حکم وکړو اوس نور بتا ته پتی چې دا څه چل ها دایره ته ما ویل دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوب کې دا فرمایل چې دا عبدالرحمن باقی چې دی ډیر زیات تابعدار دی او دې منځنه پوښتنه چې چا تابعدار دی دا څه خبره البته دا یو فرمایل کدی چې تصالح رزو پوری دغه شانته د نظر حفاظت خپلو کی د اوامر پابند پاتې شي او دا تابعداري د قائم پاتې شي هر قسم ګناه نه ځانو ساتي نو کم از کم صالح رزو پوری بدل د ګیرنه د خوشبو د کسانی جاری او ساری دا باندې ختميږي صالح رزو پوری بدل خوشبو جاری ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې منګز مبارک ولا لاسونه مبارک پکې راغلل خپل یک خوشبو هغه خوشبو ته منتقل شله نو واستو مونږ ته چې دا سال دی دا سو جوا کوم یو داسې عمل کړ دې چې زم ته غټ مقام ته حاصل شو ستا په برکت ماته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیارت نصیب شو نو عبدالرحمن باقی رحمت الله علیه فرمایي چې نور خو ماته پته نشته خو معمول مطابق زما د مور خدمت کوما موټي چاپی کوما سچ ما نه کیږي البته نن دا و چې ما غته چې مور د حدیث په ظاهر باندې عمل کوم نو نن مې خو موټي چاپی ولا ما کو ګیره سره مې ولا د خپې پاکي کړلې بیا مې ولا د خپې خپل کړي بیا مې ولا تلی اوسټ دغه عمل مې کړ دې ها بس دغه عمل دی الله تعالی په بارګه کې قبول شي دي بیا عبدالرحمن باقی رحمت الله علیه فرمایي
چې کله استاد وي چې صالح ورځو پورې به اهتمام کوي چې ورتانه ګناه ونشي بد نظری دنه ونشي چرته نو وی فرمایل چې صالح ورځو پورې عبدالرحمن باقی رحمت الله علیه روزه ونیوله صالح ورځ مسلسل روزه د شپې قیام د شپې په ولاړو د ورځې به روزه و وی فرمایل زه د الله په ذات باندې قسم خورم چې کله به د افطارای وخت شو روزه ماته وخت شو نو ما به دا ګیر اول بین کړل د سره به افطاری وکړه به ورسته روډه خوړلوي صالح ورځو پورې ودنه خوشبو روانه و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمس جو د هغه خوشبو صالح ورځو پورې هغه باقی پاتې شي پس اوس وګوره که سوچ سړیو کې معمولی عمل دی کنه نو زم دا معمولی نه دی یو معمولی عملی باز وکړي کنه هغه کې الله تعالی داسې اثر واچي وتحسبونه هینا وهو عند الله عظیم انده موټي چا په خو د ټول بزرګانو کړ دي ا دې ټول به مور دا تلی چې کوم دې خپل کړي وي صفا کړي وي لیکن د الله تعالی رحمت خاص وخت کې دي چې انسان ته متوجي شي نو په دې وجه سم موقع د انسان ځای کوي نه کوشش دی کوي لیکن کوم ځکه افسوس نه شي ویل اوس کډیر وضاحت کوم جو بیا نقصان دی اکه نو کوم جو وي چلو کسړی وی کو وضاحت کوم شونډه مسوځي کنه کوم دنه ډوکی مسوځي هغه منګه په جامع اشرفی کیو هغه وخت زمون د ترمذی شریف چې کوم شیخ سنمو حمید الله جان صاحب رحمت الله علیه هغه وخت چې کوم صدر هغه روانه جامع ته نور چې کوم د درې سلور استادان وغوم چوټي وکړه دومره چوټي وکړه البته صوفي سرور سے براغله وای چې ټول چوټي کوو دا سړی د صدر در روان دي نو وېدا څنګه اداره ده چې د استاد نشته هغه نور په ځل کې بوس فل لاو کنه وای ردمنه زمنګ دا دانی دا شکل لیدل چې دا موږ نه غواړو نو دا خبر هغه وخت حمید الله جان صاحب رحمت الله علیه کړو خو ډیر جری انسان ټولو کې اول فتوا جاری کړو کله چې امریکای چې کله حمله کړو هغه اول فتوا دی جهاد فتوا هغه جاری کړو اوس خلار دنیا نه ډېر ټیم شو دی نو وی فرمایل چې ورته چې سار به تر راځي کنه نو خو ډېر دلته راغلی کو چې په ځین کې راځي دی وړو د خو بنی یا ډېر او زبردست دغه یو روب ول الله تعالی ورګدا چې به قتل تا غټه غټه سره کې اشوډي مبارک دا سه غټه غټه وی فرمایل یې سره یې صدا ته وای موي سن شو ویلې کسوي مدا شونډي به سوځي وي ور دی وي اکنه دنه مې اډو کې سوځي خو خدای چې چټي بو کوم وسار مرا سار زګره سبق کې باندې او صوفي سرور سی رحمت الله علیه فرمایلی څه چلو کوي دغه خپل رنگ وزوکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کافر کرامو ما کړ دي لہذا تاسو برداشت نه کار واخلې څنګه خبرې اترې ونه کوي زب سبق ما ته متوجه شي او افسوس وي زړه خو مې دا غواړي د اوس سره غامساو د درې خلو والا هغه داسې چې داسې چې غټ داسې ماشيني کنه دا ته زونی سموي داسې لیکن مجبور یو نو زم چې سړي خبرې داسې کړي هغه زې اظهار کوم نو بیا ګرانه دا که برداشت کوم بیا رانه نکېږي نو هر سړی په دې باندې پوه دي چې ما کې څه کمې دي کاغه د نږدې والا دي قریبي دي او کلري والا دي کاغه سره رسولبي رشتہ ده کاغه سره روحاني رشتہ ده هر سړی تاسو باندې دې باندې آگاه دي الحمدلله ما د خو تجربه شته اندازه شته لیکن تاسو ته کوم پته ده کنه زه به هر سړی ته جدا دا ویم چې ګوره دا مې تا ته وي دا سی یو مانه ګوره فرض کړه خبره بیان شوه چې چا کې دا کمې دي نو لازما به هغه ته اوړي کنه د دې دا مطلب نه دی چې ورته د شپې سبق وي یا ورته چا راپورټ ورکړي هغه اوس ما پسې اړم دي دا څه نه ده نه دا مزاج دی حضرت دی نه دا د اکابرو مزاج دی لیکن ظاهر ده که رسائل خسائل بیانې کې چا کې کمی هغه ځان ته راړي ا دې دانوي چې دای بلته وي مونږ کې دا مرزو مده دای فلانی ته وي چې فلانی ته کوم ځای ته لاړې ته کوم داسې معتبرې ته ځان ته راوړو نو بهر العرض ده چې دا حقوق چې کوم دي دا کول ضروری دي ورکه اکابر معمولی خبرو باندې نکاح ساتل دي بزرگ متعلق راځي کوری جدا امور خوا ته لاړ نو کله چلته لاړ هغه سرناسو خبرې اترې کولی دا سنې اداګان عجیبې لګا دا ویم تاسو منګه غټ حقوق نه ادا کوو دې خبره د وسه نظر لاړ شي نو خبرې اترې کول نو په خانه زمانه دا کوټي وي نو یو دغه وسوي ورته لړم بچو لړم کنه لړم دا لړم راغې زر دن رانانو دیور کې ایو سوري غونته وای کې دن نشه مثلا لکالتن راوځي جو دې ستنې سره دن نشه کته سوري وای کې پکته شو
نو دې مور سره خبرې کوي جو چاچانه کې دا لړم ولې جو رامنډه کړله جو په دې سوري کې کته لاس واچو مور ته بچي یو بدی چې څه شي دی وي مور یو لړم دی لړم نو چې لړم د خو جوړ شي چې سره ځان خرابای ته خو دی وچی جی دوی نه بس یو دمه چې څنګه ورته لاس کو جدي وچی چې بیا یې کوشش وکړي بیا یې راوچت کو جوړته غزار کو وی چې پرې نه خلک دا لړم وچت کو جو غزارې کبار ته وی وجه نور چې کوم مور نه علاوه کسان نه سوې سره دې سره تاسو چل کاوه خو یو لړم او تلی او شو کی چې چلے نو لاړ په دنه سوري کې لپاسه ګټه خوا بنشي وو وینا نه کدا بل چا کور کې زما کور کې دم ته کوشش به ما نه کاوه خو ما چې د مور کور ته راغل دی غني چې سبق کې راوځي دا وچی چی نو ما چې اوس نه د علاج وکوموي دا د سو زمانو خبره نه نه مونږه یادو نو هغه یو نمونه پرې خو تاسو عمل یو کو چې هغه تر قیامت پورې انسان لپاره یعنی عبرت ده چې داسې خلکوم تیر شي کینه هغه ویلو چې دا خیر دی جو لاړ کنه مور ته ویلو سلام علی نوح فی العالمین ویا اس بدته نقصان نه کوي حضرت پیغمبر کې لیکل دي کنه چې کم از کم پرځه کې سلام علی نوح فی العالمین درې پیری ویل پکار دي دا ماران سل لړمانان سل دا چې کوم حشرات دي وغیرہ وغیرہ موزی دین الله تعالی د انسان حفاظت کوي کله چې نوح علیہ السلام هغه کشته تیار کړل بیا پکې د هر یو زناور جوړه خلنو هغه کې د ماران وغیرہ لړمانان د خطرناک سيزونه وو نوح علیہ السلام ورته فرمایل چې تاسو ځان سره نه سروم تاسو د خلکو تعزیت رسوي دا څه خیا چې د سیلاب کې لاړ شي وینا جی بس مونږ تاسو سره وعده کو چې ستانو چاواغست کنه غته به نقصان نه رسو نو سلام علی نوح فی العالمین ورپسې څه دي ان کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین دي که مخلصین دي مالو سیر دي مؤمنین دي په بهر حال باندې چې دا درې آیت باندې چې نه دا ولنه دا کافی او شافی دي نو والله نو ها چې وګوره هغه ځا عملو نو موږ غلړه مانان پری دی چې کم از کم په دې خندا او سر خبرو ګدا به کمالی بیا اوس کو یو نو دم پاسه ته وای تکای بیا به شرمنده شي ته پوزیشن خرابېږي نه پوزیشن ځنه خرابوم خدمت ځنه کوم نو دا څنګه پوزیشن دی دنیاوی پوزیشن دی دا غره عارضی دی عارضی دایمي نه دی خدمت پکار دی قربانی پکار ده د موسی علی السلام په وخت کې بنی اسرائیلو کې یو ځوانو پلارې مړو یتیم پاتې شو ځوانه ته ورسید نو د مور خدمت وکاو دا مور به ول کار مار کو مزدوری مهنت وکاو چر دا ماشوم زما بالغ شي ځوانه ته ورسید ګټي وټي قابل شي به په پرېدم دا کار لیکن چې هغه ځوانه ته ورسید دی غړته دی باندې بډاواله راغی نا جوړ شلل دی هدا پوری چې مرګ یال او بالکل مرګ ته ورسېدا نو دی زوی دی مور ته وی چې مورې کور کې سشتي و معنا فخر او فاقده تنګیدا نو کستا اجازه نو زب چرته وزما سره مهنت مزدوری به وکما ستا وخت جو خلاړو زما وخت دی چې ستاله خدمت وشي ضرورت ما دې کور کې سشته نه نو دې مور ورته بچي وي مزوي زی आवाज تنګيګم وي زی आवाज تنګيګم مړو مزوي یو دې بیا یې سار شنو چې سار شنو دې مور ته وي مور نظم موسی عليه السلام ما نظم هارون عليه السلام انا ستا سه خاص ودم ما ته حاصل د چې زب کور کې ناشتم ټیک تاسو خدمت حکم ولدا د خوراک تنظیم بکم نه کیږي نو زه پیغمبر نه چې ما مری بده الله طرف نه ولیږي چې تورنجبی نه پټیر پر راځي جو موږ به خورو نو مور اجازه راکړه لګ ډیر کار بکوم به برازم کنه خپل چیزی درې ورځې ما نه د خړلې مور ما بډای دا بالکل مرګ الله نو کستا اجازه نو زما د مور تر ځاکا او تاسو نه اجازه غواړم چې د وخت پیغمبري چې زه لګټه وټه لبار ته وزم مزدوري بکوم بیا په شپې کور ته راځم یا رز نیم په بار ته روم بیا راځم نو تاسو راځه موسی عليه السلام ورته فرمایل اډو مزوي دغه د خدمت کو بیا بخپای وي د دې خدمت وکا الله تعالی بس سوق پیتاله خو مزه خیر دی یا مزید نشته وخت یې رده ته پرې د مور مړشله چې مور مړشله چې کوم راځي باندې مور مړشله تجهیز تکفین شو د درې ورځې تیر شلې
دغه وخت غالبا موسی علی السلام دغه خواته او غټ سړی راغی دنیادار د دنیا اعتبار سره غټ سړی و تاجر اوسو غټ تاجر هغه راغی او تاسو یو موسی علی السلام نو په دې کلی کې داسې ولکشته په دې نوم باندې موسی علی السلام تاسو خپل امتیانو نه چې به د دینوم الک څوک زمون په دې علاقه کې په دې کلی کې دلته څوکشته چاوي او جیا غفلانه الک ته فلانه ځوان او وسوس چې مور مړه دوي هغه ځوان دې غنوم دې دا خو دې راځو کې هغه ځکه نه دې راغلي چې مورې مړه ده خلک راځي دغه خواته غمجن شوی دي تعزیت له خلک راځي موسی علی السلام فرمایي چې دې راو غواړي تمام سر سکار دي موسی علی السلام د ځوان راوغخت او دا چې کوم تاجر ودنه تاسو کو چې وای تا د دې ځوان تاسو ولې کړ دې څه چل دې ویجی ما بیگا خوب لیدل دې زما یو لور د ډیره خسته ده الله تعالی له حسن ور کړ دې ځواني او ماده مال الله تعالی مال ډیر را کړ دې زه د خرشته په طلب کوم چې الله دې خرشته ملاوي شي نو بیگا مې په خوب کې آدم علی السلام ولیدل آدم علی السلام زیارت را توشه ماته وی چې د دې لور نکاح د موسی علی السلام په امتیانو کې فلانه امتی دي د دې الک ځوان نوم واغس دای نوم دی او اوس مور وفات شه ده د مور انتهایی تابعدارو چې مور لپاره هغه لوګه تند دا ارس برداشت کړ دي د مور خبره کته اند غوډ کړي او د موسی علی السلام حکم هم پورا مانل دي لہذا ته دا سه چلو کا چې خپل د دې لور نکاح دی غریب مفلس ځوان سره وکړه موسی علیہ السلام ویاله بس مبارک شوی کار دیو کارو شوی نکاح ولا ودړو نو هغه وخت کې خپل لور سره 3500 بيزي ګډي دای ولا ورکړلې بطور جهیز ورته وای بطور مہر ورته وای کوم نوم ولا ورکوي 3500 ګډي او بيزي دای وسره روان کړلې موسی علیہ السلام ته ډیر خوش قسمت وي وګوره لګي راځي مهنت دیو کو لوګه تند دې برداشت کا جمهور خبره دې گزار نکړلا نو دغه سمر د الله تعالی دا راکو چې ستا سفارش آدم علی السلام وکړو آدم علی السلام او ګور زنانه ته ملاو شو مال د تاسو ملاو شو نو هغه غریب په جړاش غزوان په جړاش موسی علی السلام د خوشاله مخاطبه کې جړا کېدا ولی هغه ویجی جړم په دې باندې هغه نه چې دنیا کې د مور دی او د لس د شل ورځو د میاشتې د دوه میاشتو یا د کال خدمت بدل راته دنیا کې چرته ملاو نشي چې آخرت کې د قشان دی بیا ګرځم چرته دا څه خونه ده چې زه د خدماتو کو په دنیا کې ولا ورکایسه موسی علی السلام خاموش الله طرف نو توبه راغله چې موسی علیه السلام خپل دی امتی ته زما دې بنده ته چې خوشاله شو مبارک شه په دنیا کې هم سره خروج للی په آخرت کې بد دې ډبل او ټریبل اجر دل را کوم وي نو تاسو به چیرې اوس بغړه کمې غاڼه راوځي بيزا بسوکرا ویلي چې زما سفارش به آدم علیه السلام کوي حوا علیہ السلام بکی مسکین سے بوما سوچ گئی یا فخر الدین بوم سوچ گئی نظام بوما سوچ گئی جو تاج الحق با سوچ گئی اول امامت کاجی با سوچ گئی جو عزیز با سوچ گئی تیرا گڑا بکا میں غانا راوزی سوک با بیزا راولی سوک بنا را قلبا راولی سوک بنا را میخ راولی تا نوادرات دی اللہ تعالی بعد یوخی تا سرگندی خو ما تاسو بنیادی خبر دقه وکړه چې دا بغړنای چې بې په ما باندې حق ته بس د حق ته پورا کولو پابند باقی نیکی اجر ثواب شته یا نشته دا د الله معاملې ده زب خپل حق پورا کوم معاملې بیا باقی الله سره ده چې څه کوي راځه خو ما وی چې الله تعالی ضرور به ضرور د دې سمره باور وي کده ونی د اولاد به لازمان وي نو څومره عجیب او غریب واقعیت دي زم تم ته واقعیت کې دي چې ماوم نه دی اورېدي نه مې لوستي نه به تاسو اورېدي او تاسو د برکات چې ما ولستل واورېدل تاسو مې واورو نو زدي من کې اثر پکار دی کنه اثر پکار دی او فیض قرنی رحمت الله علیه واقعا جدا ده ان شاء الله بل دل بیانو لیکن موږ باندې اثر کو پکار دی کنه زه د خیال محمد نه د بوز کوم چې تا د مور خدمت کړ دي دا وال کې تا واورېدي و مشلانن څنګه چې د دې حلقو حق او دغه مطابق ځکه چې د چا سټانډرډ اوچتي هغه هغه معیار کې هغه خبرو باندې عمل کوي یو ماشوم د کنه نوې کس نن دغه خبره واورېدا دغه خدمت او چې کوم ټرند کسته زوړ کسته دغه په خدمت کې فرق پکار دی او کوچا شاید کو
الله پته لګا جمیل کړ دې هغه ډاکټر فیاض بیچاره زه صحیح مده کړ دې اراده خو کوي کوم اس کومه سره نیم کړ دې کنه دوی دې نور لبونه نوازګاری کی دلته منډه دلته فیسبوک دې چیز تاسو فراغت حاصل نشي الله تعالی دې کما حق هو دې حقوق دې ادایګي توفیق موټول ترا کی مزید سلک ډیر واقعات دي او چې څوک بیا نافرمانی کې دغه متعلق واقعات دي ځکه چې انذار او تبشیر دواړه چې کوم دي په قران پاک کې راغلي دي بعض داسې حضرت فرمایي چې هغه په میټای باندې په لارې روان شي میټای ولا ورکه ماشوم دی جو کار کوي بیا اسنه زمونږ شانتي چې هغه ته لوړ سونی خولې نو په ځای نه په لارې نه راځي نو څوک چې نافرمانی کوي دغه څه خمیازه ده اثرات مرتب کیږي دغه ژوند څنګه تیریږي سکیږي وسره د دې متعلق هم د درې سلور واقعات ان شاء الله دا وینو الله تعالی دا موجود چې کوم بیان څه په دې باندې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ذکر وکړه الله 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 ركن كذا الله 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 Allah
الله 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 جل جلاله لفظ ضرور شریف ہو پنځه الاستغفار درې دله سورہ اخلاص دعا کو خدا ټیم باندې لا 8:30 نه 10:30 پورې ان شاء الله تاسو به الله سبحانه راځي ښا 8:30 نه 10:30 اوس 8 نه 10 دی کنه بیا به 8:30 نه 10:30 تاسو هغه حساب سره بیا سیدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسلیما یا الله زموږ د ناس خپل بارګه قبول کړي یا الله سچ واور دې مد عمل توفیق راکړي خپل د خو حبیب صلی الله علیه وسلم یا الله کامل اتباع ظاهرا باطنا زموږ ټول نصیب کړي الله خپل تعلق خپل معرفت او محبت یا الله زموږ ټول نصیب کړي نفس اماره او شیطان مردود د مقاعد او الله زموږ حفاظت تو کړي الله ټول رضایل یا الله موږ نو واسه الله خصائل او فضائل سره الله موږ ټول متصف کړي الله خصفات یا الله موږ کې پیدا کړي الله بد خصلتونه بد صفات یا الله رضایل دا موږ نه ټول توبه سي الله کامل یا الله امالت دیو کې الله کامل تقوا او طهارت یا الله زموږ دي ټول نصیب کړي د دې ثواب یا الله زموږ شیخ علي مقام ته ورسای درجات عالیه نصیب کړي قبر باندې الله د انوارات باران ورای زمره اولیاء کې هغه مقام ورکوم چې سات شان سر لایق دي خپل د خو حبیب صلی الله علیه وسلم دایمي رفاقت او صحبت نصیب کړي دغه فیضات موږ ټول بهرمن کې دغه فیضات دنیا ګډ ګډ ته ورسای موږ ټول یا الله د ذریعہ په تور باندې استعمال کې یا الله څومره چې دلته موجود دي یا غایبین دي الله چا په ځل کې څه قسم جایز شریعت غیب د خزائن نه پوره کې څوک چې الله پریشان حال دي دغه پریشانی ختم کې څوک چې الله مغرور دي د قدر دغه صورتونه پیدا کې کم چې الله بیا اولاد دي هغه ته نیک نارینه صالح اولاد ورکې چې اولاد نافرمانه دي الله کو فرما بردار کې کم چې د رشتو په طلب کې د سنت مطابق خرشتي ټول ته ورکې یا الله کم چې بیروزګار دي یا الله کو ته روزګار ورکې رزق حلال زمو وسی کې وسط او فراخي نصیب کې فقر او تم دسن الله مونږ ټول محفوظ او ساتي څومره چې بیماران دي الله په کورونو کې دي په دې محفل کې دي هسپتالونو کې دي هر ځای کې چې دي ټول ته الله صحت کامل ورکې دا امیر بادشاہ سے والدہ سے وہ بیمار ده جان عالم چپ ټکرے والا بیمار ده دا بنارس خان شلخی والا دا د یوسف شلخی والا دغه رشتہ دار دغه وفات دا بیمار دي د قشنت بل چا چټرا کړ دي کور کې ماشومان بیماران دي او دا زیب الله سیب د کور والا بیمار دي هسپتال کې داخل دي ټباد کې او عبد الله سیب والده سیب بیمار ده دا ټول شانو من مواغس الله چکم پاتې شل یا الله ټول ته صحت کامله عاجله دائم مستمر ورکي
دا دی بیماری دا رحمت یا الله صحت پر رحمت کې بدل کې زر تر زر یا الله ټول د کامل اطمینان قلب او سکون نصیب کې او دې من چې الله کم درجات یا الله کم رفتنا کم برکات کې الله کم اجرنا او ثوابونه خیر یا الله بتم او هادو نصیب کې الله جزا فزنا شکوې نه الله محفوظ او ساتي تحمل او برداشت نصیب کې څومره چې الله زمونږ عزیز اقارب احباب پیر بیان مسلمانان دنیا نه تل دي ټولو بخي خصوصا دا ګل محمد لالا کراچۍ کې د وفات شي دي او دا مسکین سے پاګوړه والا دغه تر وفات شي دي او دا کین پوش لالا د غرور عابد هغه وفات شي دي او دین علاوه بل څوک هم وفات شي خو څوک ډي اس پی سي غالبا د کور ولا وفات شي دي دین علاوه نور چې چانو موږ واغسل یا وانه رسول الله ټولو بخي راتون کې منازل ټولو ته آسان کې څومره چې الله بردخي خوشاله بنده مومن لته کې دی الله بتمه نصیب کې خبر یا الله د جنت باغچونو باغچو وګځي ته حد نگاه ته الله خبر وسی کې الله ټول یا الله بردخي خوشاله نصیب کې جنت طرف ته له الله کړکې کولاوي کې دلته نو ته یا الله تخیاران خود دوستان نصیب کې یا الله رسب قسم کمی کوتاهی لغزش شوی یا الله عفو درگذر معاملہ وسره وکي څومره پسماندگان چې دی الله ټول د صبر جمیل او صبر تام نصیب کې مونږ ته می الله د سخت سفر تیاری توفیق راکړي په وخت موعود باندې اکمل ایمان سره الله حسن خاتمه نصیب کې دغه د جداینا رسواینا خزنان الله مونږ ټول محفوظ او ساتي یا الله دا ډول خانقاهان خیسور پر سرسبز او شاداب او ساتي څومره بوټي چې دی کې لګیدل ټول نه باراورونه جوړ کې حضرت کامل فیض ټول ته منتقل کې ایسو کې الله محروم کړي یا الله تر سوچ موږ جو دی بدین متین مری من قائم او دائم وساته او کله دنیا لتلو وخراشن لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا زموږ په جواب باندې جاری وساته سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمته